أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا أنزلنا التوراة بشك منغا نازل کرو تورات شریف فیہا چپائی کے ہدن ہدایت دے ونور اورنا یحکم بها النبیون حکم کوي پائی سر پیغمبران الذین اسلموا اغا پیغمبران چی فرمان بردارو للذین هادو دپاردا کسانو چی یهودیانو والربانیون او اللہ والا خلقو والاحبار عالمانو بما فسبب دا اغی استحفظو چردینا طلب دا حفاظت کڑے شویو من کتاب اللہ دا کتاب دا اللہ تعالینا وکانو علیہ شہداء او دی پائی باندی گواہان فلا تخشوا الناس بستاسو ما یریگے دا خلقنا واخشونی او یریگے زمانا ولا تشتروا بآیاتی او تاسو ماغلی پا آیتونو زما باندی سمنن قلیلا پیسی لگی ومن لم يحكم بما انزل اللہ او سوک چی حکم نکی پہا سوچ اللہ تعالی نازل کردی دی فاولائک هم الکافرون پس دا خلق چی دے ہم دی پاخ کافران دی. پدی آیت مبارکہ کی اور راتن کے آیت کے دا نبی علیہ السلام دا زمانی چکم یہودو دائی مذمت بیانی قرآن کریم بیان دا یہودو دا پیامبران نشورو کی دا دی یہودو چکم مشرانو پیامبران حضراتو او دائی شاگردان دیر نیکان خلقو دیر فرمان بردارو اللہ والا خلقو اغی پا کتاب باندی عمل کو پا تورات شریف باندی لیکن چکم رستو خلق راغی نا اہل شو آئی دا اللہ پا کتاب کی رد و بدلو کو او دا اللہ آیتون پٹ کرو اغی پا زیواندی نور آیتون داخل کرو او پائی باندی پیسی غستل شروع کرو. چکم واقعہ شیو دا قتلو دا بنو نذیر و دا بنو قریظہ منز کی دا واقعہ بیان شیو چی دا دو قبیلی دا یہود ہوئی بنو نذیر طاقتورو او بنو قریظہ کمزوری ہو. نو بنو نذیر یو قانون پاس کرو کچر زمونگا یو سڑی تاسو قتل کو نو مونگ بس تاسو دا قاتل نا قصاصو مخلو او تاسو با مونگ دگنا دیتم را کوئے او کچر زمونگا یو سڑی ستاسو سڑی وجنی نو تاسو با زمونگ دا قاتل نا قصاصم نالی او دیت بم پورنی صرف او یا وسکا کجوری بوی. حالانکہ دوارا یہود دی او دوارا انسانان دی خدا سے یک طرف فیصلہ بے کولا جو گویا کہ دمونگا سڑے اچت تستاسو نا دمونگ دائی با دگنا دیت بمی او دا قاتل نا با قصاصو می او تاسو چونکہ گویا کہ انسانانم دا سرنے نو کستاسو سڑے دمونگ دا اللہ سقتل شنو دائی بم تاسو لپورا دیتم ندر کو صرف او یا وسکا کجوری بدر کو. حالانکہ دا حکم دا تورات شریف دا احکاماتن بالکل خلاف ہو دا فیصلہ نو پا تورات کم دا قصاص حکم موجود ہو چھ قاتل لبا قصاص اخلے او دی خود ساختہ حکم شروع کرے ہو. بیا دا واقعہ نبی علیہ السلام مہی ترالا دا بنو قریظہ یو سڑی رو لگے دا بنو نذیر یو سڑی قتل کو دا بنو نذیر مطالبہ اکنا چھ مونگ بساو سڑی بم وجنو امون لبا دگنا دیت امرا کوئے. بنو قریظہ و تاوی چاہا خبری لڑی اگر وزی اس دا نبی علیہ السلام راغلے دے امون فیصلہ پا اغباندی کو او دا ظالمانہ قانون مونگا نمانو. نو دی بنو نذیر و سم منافقان نبی علیہ السلام ترولے گلو او دی ته وی چې د نبی علیہ السلام منشا معلومه کې چې فیصله وسنګ کی
انداسي یو فرضي صورت ورته بیان کې چې رجی که چېرې داسې قسمه واقعه وشي نو فیصله به صحیح. ظاهره خبره قرآن کې هم دا فیصله ده او تورات کې هم دا ده چې قاتل له به قصاص اخلي او صرف قاتل به وجنو. چې قصاص اخلي نو بیا مال نه اخلي، دیت به بیا نه اخلي. دیت خو په هغه صورت کې چې کله تروغه کې نو بیا به دیت اخلي. دلته هوته قاتل نه قصاص اخلي نو بیا دوګنا دیت پکې دا کم ځای نه راغی. بل دیت هم په قتل خطا کې په قتل عامد کې هونی. په قتل عامد کې هو یا قاتل نه قصاص اخلي او یا به قاتل معاف کې فی سبیل الله او یا به دواړه روغو کې په مال باندې کار څومره مقرر شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې دا قانون دی او په تورات کې دا قانون و چې نبی علیہ السلام دا فیصله وروله دې د فیصلې نه رسټ شو. نو قرآن کریم یو اوږده سلسله دې باره کې شروع کړه چې دا داسې عجیبه خلک دی چې دې په خپل کتاب باندې عمل نه کوي. د دې مشران خو ډېر ښه خلک وو چې کوم د دې علماو کوم درویشانو پخواني ای خو بالکل د الله د کتاب مطابق فیصلې کولې او دې د الله کتاب رد و بدل کو. دې آیتونو کې مقصود اصل کې مونږ ته تنبیه ده چې اے تاسو د هغې په نقش قدم باندې لړ نشئ. تاسو هم د قرآن کریم ذمہ دار ګرځولی شوي یئ. قرآن کریم به یادوئ مو، قرآن کریم باندې به عمل هم کوئ او د قرآن کریم مطابق فیصلې به هم کوئ او د قرآن کریم احکامات به لاګو کوئ، جاری کوئ به. هسې نه چې تاسو هم د یهودو په شان شئ، خپل کتاب کې رد و بدل شروع کې، معنی بدله کې، حکم بدل کې، امیر د پاره یو شان حکم او د غریب د پاره بل شان کې. د څنګه چې پای باندې لعنت شو، غضب راغی، په تاسو هم لعنت شي، غضب به راشي. الله تاسو له لوی عزت او مقام درکړی دی او که چېرې دا کار هم شروع کړو تاسو هم رو غورځېږئ. بني اسرائیل څونه لوی خلکو، د انبیا کرام علیهم السلام اولاد دی، په زرګونو پیغمبران راغلي دي، 3 غټ کتابونه آسماني راغلي دي، بلا معجزات. او چونکې دا کارونه شروع کړل الله تعالی ذلیل کړو، نو تاسو هم لوی خلک یې او که تاسو هم دای په نقش قدم لړئ تاسو هم ذلیل شئ. بیا انا انزلنا التوراة، انا د تاکید د پاره چې تورات شریف مونږ نازل کړو او دی له مونږ ورکړو د یهودو له. انا انزلنا بېشکه مونږ نازل کړی و التورات، تورات شریف لرا. تورات شریف خو اصل کې موسی علیه السلام ته الله تعالی لیکلی شوی ورکړو او چونکې د الله ر طرف نو په کوه طور کې په تختو باندې لیکلی شوی تورات شریف موسی علیه السلام ته ورکړی شوی دی. انجیل شریف هم لیکلی شوی ورکړی شو، زبور شریف هم لیکلی شوی ورکړی شوی دی. قرآن کریم لیکلی شوی نه دی ورکړی شوی. د قرآن کریم وحی راغلی دا په جبریل علیه السلام په ذریعه سره په نبی علیه السلام باندې. قرآن کریم بیا وروستو لیکلی شوی دی. یعنې دا چې کوم موږ سره کوم مصحف موجود دی دا کوم زموږ مخې ته پروت دی، دا د نبی علیه السلام د وفات نه پس بیا کار د شوی دی، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې. او د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا په ډوکو باندې، په پاڼو باندې، د کجورو په پاڼو په څانګو باندې، په کپړه باندې او دانګې په ګټه باندې لیکلی شوی و. دا خلکو سره محفوظ او حافظان پکې اکثر و، یاد اکثر صحابو ته و. لیکن قرآن کریم په یو مصحف کې په یو کتابي شکل کې باقاعده دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې نو. بیا وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې دا مکمل شو، ولیکلی شو. انا انزلنا التوراة، بېشکه مونږ نازل کړی تورات شریف لره. په دې تورات شریف کې سو نو فیها هدى و نور، په دې کې هدایت رهنمایي ته وي. د دې تعلق احکاماتو سره دی، د خلکو د مسایلو، د معاملاتو، د معاشرتو، د لین دینو، د دې رهنمایي عباداتو چې کوم تعلق عمل سره سي نه په دې کې موجود و. مکمل شریعت په تورات کې و. انسان چې سحر د خوب پاسي د شپې تر ود کېدو پورې چې انسان ته څومره مسائل مخې ته راځي، دارنګه انسان د مسجد د عبادت نوالي تر بیت الخلا پورې چې انسان ته څومره عوارض پیښیږي، د دې ټولو حل چې دا په تورات شریف کې موجود و. دې ته ویل کېږي شریعت او احکامات. و نور او رڼا وه، د نور تعلق عقایدو سره دی. د انسان چې عقیده سمه یا د عمل به سمي. انسان عقیده خرابه عمل هم خراب دی، ځکه د عمل بنیاد په عقیده باندې دی. څنګه چې د عمارت بنیاد لاندې په بنیاد باندې وي، که بنیاد مضبوطی نه عمارت به مضبوطی، چې بنیاد نشته عمارت بیا کمزورې دی.
عقیده مضبوطه ساتل پکاري، نه تعبیر په نورن باندې وکړو. عقیده بالکل روشن وا، پای کې تیار نه وا، هدى و نور، پای کې هدایت مو نور مو، یعنی عقاید مو پکې او احکامات او شریعت پکې مو. يحكم به النبيون، فیصله بکولا حکم بکولا دای په ذریعہ سره النبیون پیغمبرانو حضراتو با د تورات شریف مطابق فیصله کولی، حکم به کولو. د موسی علیہ السلام نوالی تر عیسی علیہ السلام پورې تورات شریف آسمانی کتابو او دغه شریعتو منځ کې به زبور شریف راغلی دی، خو زبور شریف کې ځان له مستقل شریعت نو، آی کې د واعظ او د نصیحت خبرې وي، د آخرت د ترغیب او د دنیا بے رغبتی وا. شریعت د ټول مدک موسی علیہ السلام ول شریعت او تورات شریفو، ټول انبیاء کرام د موسی علیہ السلام نوالی تر عیسی علیہ السلام پورې په تورات باندې عمل کړی دی. ها زمانی مطابق بعضی احکامات او د وحی په ذریعہ سره بدل شوي دي، لیکن بنیادی طور باندې تورات شریف د ټول مذهبي کتابو د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام من کې په زرګونو پیغمبرانو، امام مقاتل سے وہ 1000 پیغمبران یادی او نور مفسرین حضرت 4000 پیغمبران یادی د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام منځ کې د ټولو د تورات شریف مطابق عمل کړی دی او فیصله کړی دی. يحكم به النبيون، حکم بکولو دای په ذریعہ سره د تورات په ذریعہ سره النبیون پیغمبرانو. ودا پیغمبران کم خلقو داغي یو صفت بیانوي الذين اسلموا، د پیغمبران نور تعریفونه نه کړو، صرف یو دا ډېر تابعدار او فرمان بردار خلقو، همدغه صفت کافی دی. پیغمبر تابعدار او فرمان برداری. د فرمان بردار مطلب دا دی خلقوی زما غاړه او ستا پړې دی، سمته چې ته مې کم خوا بوزي اخو به زما زبدا تپوس نه کوم چې ته ما کم خوا بوزي ولې مې بوزي کله به مې واپس راولي، دا تپوس به نه کوم، گویا کې ما تا باندې ځان خرڅ کړی چې سوی بساو منم به. دې ته لګي فرمان بردارو، هر یو نبی فرمان برداری. الذين اسلموا، دې کې هم د يهودو ته یو پدې یو شاټو لګو، دې یو زور نه ورکړه چې تاسو مشران هډیر فرمان بردارو، نو تاسو کې دا خبرې د کم ځای نه رالی، دا نافرمانی په تاسو کې رقم ځای نه راله. الذين اسلموا، دا انبیاء کرام علیهم السلام چې دا فرمان بردارو. یو نبی چې ته د حکم نه خلاف ورزي نه راکړي، په دې الذين اسلموا کې د انبیاء او عصمتهم ثابت شو، انبیاء کرام معصوم وي، هغه نافرمانی نه کی، یو نبی نافرمانی نه کی، د نافرمانه ارادم نه کی، دومره لوی تابعدار خلقی دا دی بالقصد او بالاراده ګناه نه کی. کبا دوکا د دینه سخطاو شي نه شي خو بغیر د اراده نه، لیکن دی اراده د ګناه نه کی. مونږه ګناه اراده کو په مونږه کې او په انبیاء کرامو کې دا فرق کی. یو کار به زمونږ نه مو شي دای نه بم شي وي، او زمونږ په اراده سره او پلانینګ سره شي دای نه بغیر اراده شي وي. د موسی علی السلام نه هغه فرعون یو سړی قتل شوی دی، خو موسی علی السلام د قتل اراده نه راکړي او لغه لاس ولګي، د قتل عالم نه استعمال کړي. موسی علیہ السلام خو نه تور راغسته را نه ټوپک راغسته نه چاړه نه غټ لرګي او پلاس باندې ونه پلاس وڅوک مري نه نو موسی علیہ السلام د قتل اراده کړی را نه د قتل د لپاره آله استعمال کړی دا، لیکن هغه شو بس د پیغمبر نه ارادتن یو کار داسې نه کی غلطو. موږ باقاعده اراده کړی، موږ اسباب استعمال کو، وسایل استعمال کو، موږ پورا کوشش کو، نه ځکه موږ پکړ کیږي او دای پکړ نه کیږي. الذين اسلموا، هغه پیغمبران اسلمو چې تابعدار او فرمان بردارو. دا فیصله به چاله کولې للذین هادو، د پاره دا کسانو چې يهوديانو. هادو په معنا د رجعو سره او تابو سره. يهودي هغه چاته چې الله ته رجوع کی، نه ته يهودي وایي. نو ګویا کې د دې زمانه د يهودم يهود نه دي، دي کې هغه معنا د سره نشته. نو څنګه چې مسلمان تابعدار توي، نو مسلمان له تابعدار ګرځیدلم پکار دي. يهودي هغه چې به رجوع کی الله ته او د ګناهونو به رجوع کی مخ باړي. للذین هادو، د پاره دا کسانو چې يهوديانو دی واکه چونکی عیسایان نو، دا خو د موسی علیہ السلام د زمانه خبره کې د عیسی علیہ السلام پورې. عیسایان نصارا خو د عیسی علیہ السلام نه بعد پیدا شو، دا نه مخکې ټول بنی اسرائیل ټول يهودو. للذین هادو کې بل مثلا معلومه شو
چې تورات شریف سره د يهودو لپاره کتابو، د يهودو نه علاوه د بل چا د لپاره نه. ځکه قران کریم په خپل للذین هادو وایي. دیو د دې زماني يهود مونږ باندې خپل کتاب نشي مسلط کولی او نه خپل مذهب، او داوی د یو خاص قوم کتاب دی. قران کریم د یو قوم کتاب نه دی، او تورات د یو قوم او د یو نسل کتابو. دارنګه انجیل شریف د یو قوم کتابو او د پوره امت نو، او قران کریم د پوره امت کتاب دی، تمام انسانانو. للذین هادو والربانیون، ربانیون جمع د ربانی ده. ربانی کی دایا د پر د نسبت تا رب ته منسوب دی، الله والا او رب والا خلقو. نو والربانیون الله والا خلقو چې مراد نه درویشان دي، بزرگان دي، چې کم اولیاء کرامو، پیران حضرات او مرشدو الله والا خلقو. نو والربانیون چې کم الله والا خلقو، درویشان او پیران حضراتو، عقیبم د تورات مطابق فیصله کولی، خلقو ته تعلیمات ورکولو. یو سړی الله ولا جوړیږي د الله په مرزه باندې، د الله تعالی په تابعداري باندې. د الله د تابعداري نه بغیر انسان الله ولا چر نشي جوړې دي. یو انسان په شریعت باندې عمل نه کوي، الله ولا شي، دا خو شیطان والا دی. یو پیرو، یو مرشدو، یو بزرګو، یو درویشو تر هغه وخت پورې دا نشي جوړې دي تر څو چې هغه الله والا ني، او داغي علامت تا دی. یو حق پیر وسنګ پیژنې، یو درویش وسنګ پیژنې چې داغه مخ ته تو غره تا ته په الله تعالی را یاد شو، نو بس پوه شه دا الله والا انسان دی. چې داغه مخ دومره نورانی دی او دومره نور دی د عبادت دغه په مخ کې، چې داغه په لیدو سره تا ته الله یادېږي. او کله یو پیر او یو مرشد په لیدو سره تا ته دنیا یادېږي، چې داسې لباس او داسې کور او داسې گاډي داسې، نو بس پوه شه دا الله والا نه دی. اسی نوم چې د الله په ځان خو دی، لیکن دینا. نو والربانیون والله ولا خلقو والاحبار، احبار جمع د حبر ده، حبر عالم ته وي، د يهود علماء ته احبار وي. نو والاحبار عالمانو، نو الله ولا خلقو نه بزرگانو، درویشانو، علماء ټول به د کتاب مطابق فیصله کوي. دانه چې عالم ځان لدی او بزرگ ځان لدی، هر یو بزرگ عالم می او هر یو عالم بزرگ می. عالم هغه ته چاته وی دا چې صرف علم یې وسره، د خپل علم مطابق عمل وسره مینو عالم وي. او کچره عالم نه خو علم پکې نشته، دا جاهل دی. عالم چاته وی چې د خپل علم مطابق عمل وی، دا ته عالم ویل کیږي. ځکه علم صرف ویدل ته نه وی، نه جان نه ته ویل کیږي. دونه زیات علم خو بیا شیطان سره هم دی، شیطان له عالم دی، سو شیطان سره لګ علم دی. دې سرکوزي ټول پیغمبران لیدلي دي، ټول کتابونه لیدلي دي، ټول معجزات لیدلي دي. هغه د آدم علی السلام نه تر نبی علی السلام په څومره علم د سره وي، د هر یو نبی له الله تعالی کامل د لیدل دي ارسو. اذن لوی عالم بیا سو کی دي شي نه، عالم هغه چاته چې سره خبري ډيري کی. عالم هغه چې د الله معرفت او د الله تعالی هغه تابعدار وي، عمل کې د خپل علم مطابق، نو دا عالم دی. نکه علم به قدر عملی، چې څومره علم دی دومره به عمل ومي. نو کچر یو طرف ته کمیر، نو به دا عالم نه دی. بزرگانم عالمانی، اگر چې دی د علم هغه باقی ترتیب سره علم نه حاصل کړي، یعنی د علم چې کم نصابی کم درسی هغه نه کړي، لیکن معرفت د الله تعالی او سری سنه مسائل پته وتاي. اسه خسړي بغیر علم الله نشي پیژندي. انسان چې الله پیژني خامخا سنه علم به وسري. نو دی باندې د بزرګانو نوم کې خو دې شو، په دینور د علماو نوم کې خو دې شو. نو دا صرف نوم د نوم سره پہچان کی، ورنه عالم بزرگی او بزرگ عالمی. نو الربانیون والاحبار الله ولا خلق و عالمانو، دیوم د تورات مطابق فیصله کولی. بما استحفظوا من کتاب الله، لکه زموږ په دې زمانه کې مرشد وتوي، پیر وتوي، نو دا هغه زمانه کې ته ربانی ویل کېدو. زموږ دې زمانه کې خلک وی دا عالم دی، دا مفتی صاحب دی، دا شیخ الحدیث دی، ای وته احبار ویل کېدو. نو دې زمانه کې داسې خلک شته، او دې کې حق پرستم شته دی او دنیا پرستم شته دی. هغه زمانه کې حق پرستم او دنیا پرستم، یو زمانه د خیر نه خالی کیږي. هر زمانه کې به خیر موجودی، اهل خیر به موجودی، اهل حق به موجودی. کچره دنیا کې مکمل شر راغی، نو بس قیامت برازي به. قیامت وکړه واقعي دنیا نه خیر مکمل ختم شي.
نو خیر په یو زمانه کې دنیا نه ختميږي، اهل حق موجودي، یا به کامیابی خو نایاب بنی، کامیاب بی کمیدی شي خو لیکن دا بالکل ناپید کیدی نشي، ورنه بیا قیامت قائمیږي به. بمستحفظو دا با د پر سببیت ته، په سبب د هغه استحفظو چې ردینه طلب د حفاظت کړی شوی وو، د انبیاء کرامو نه، د علماو نه، د بزرګانو دا وعده غستې شوی وه چې تاسو به تورات شریف یادوئ، حفاظت به کوئ، دا کې به یېروئ به نه، رد و بدل ونه کوئ، د الله د کتاب حفاظت به تاسو باندې دی. او دې ردی خبر اقرار هم کړو چې موږ د دې کتاب حفاظت کو. بمستحفظو په سبب د هغې چې ردینه طلب د حفاظت کړی شوی وو، یعنې دې نګهبانان او محافظین ګرځولی شوي وو. دا یو ذمه داري الله تعالی د بني اسرائیلو په علماو باندې، بزرګانو باندې او په انبیاء کرام باندې ایښودې وه چې تاسو به د تورات شریف حفاظت کوئ. نو حفاظت داري چې دا به یادوئ به او دارنګې په دې مطابق به عمل کوئ، په دې کې به رد و بدل نه کوئ، معنا به نه بدلوئ به. ځکه د الله په کتاب کې همیشه که څوک ګړبړ کړي دا به هغه څوک چې عالم به وي، جاهل به پکې څه ګړبړ وکړي، پې پوهېږي نه څه به ګړبړ وکړي، هغه به غلط چاپ کړي، صرف چاپ کول غلط شي لیکن الفاظ خو نشي بدلولی. نو الفاظو کې ګړبړ او په معنا کې ګړبړ کړي نه هغه څوک به کوي چې خامخا پای باندې پوهېږي، نه به غلط لفظ به ځای باندې لګي. نو دینه دا وعده اخیستې شوه، دوی پوره کړې وه انبیاء کرامو، بزرګانو او اهل علمو. من کتاب الله د کتاب د الله تعالی نه چې د الله د کتاب حفاظت به کوئ. وکانو علیه شهدا او دی په دې باندې گواهان، دی په دې باندې گواهان دي ارسل لیدل چې واقعي موږ به د دې کتاب حفاظت وکړو او دې کړی هم د خو ښکلی. زمونږ د دې کتاب ذمه داري الله تعالی په خپل اخیستې ده د قرآن کریمو، دې کې هېڅ څوک هم رد و بدل نشي کولی. که دنیا کې یو مسلمان هم پاتې بیا هم د الله کتاب محفوظ وي. الله تعالی دې ذمه داري په خپل اخیستې وجې نه 1400 کاله وشو او قرآن کریم بالکل اکه شان دی چې څنګه نبی علیه السلام د دنیا نه ته موجود او دا به هم دکه شان تر قیامته پورې موجود وي. که هر څومره سازشونه وشي، که هر څومره منصوبې جوړې شي، دې کې څوک رد و بدل نشي کولی. الفاظ محفوظ دي، معنی محفوظ ده. دا خو شکر دی دا علما او حافظان صاحبان او قاریان مونږ ته ښکاري چې دې حفاظت کی، که دا نه وي بیا به الله تعالی حفاظت وکړي. فلا تخشوا الناس، نو دې یهودو د علماو ته ویلی شي چې تاسو مه یریږئ د خلکو نه، واخشوني او زمانه ویریږئ. دا د نبی علیه السلام د زمانې یهودو ته وایي تاسو د خلکو نه یریږئ نو ځکه ایمان نه وروړئ، تاسو د خلکو نه یریږئ نو ځکه د الله حکمونه نه بیانوئ. دې سره دا غم وکړه چې موږ په نبی علیه السلام ایمان وروړو، زموږ مشري به ختمه شي، سرداري به ختمه شي، بیا به موږ څوک قدر به نه کړي، عزت به نه کړي، زموږ سره به خلک امداد نه کړي. لهذا نبی علیه السلام نه انکار وکړو. قرآن کریم ته د خلکو نه مه یریږئ، د الله نه ویریږئ. عزت الله تعالی ورکړي، عزت په خپله نه جوړېږي. خلک ما عزت جوړ کړی دی، عزت جوړېږي نه، عزت الله تعالی ورکړي انسان ته. فلا تخشوا الناس، پس تاسو مه یریږئ د خلکو نه، واخشوني ویریږئ زمانه. کم عزت چې په خپله جوړېږي دا مجازي وي او دا وقتي طور او عارضي طور باندې یو ټایم هغه په خپله بیا ختم شي. چې کم حقیقي عزت دا نه ختمیږي، انسان لړ شي لیکن دغه یادونه بیا پاتې شي، ځکه دا حقیقي عزت دغه. ولا تشترو او ما اخلئ تاسو بآیاتي زما د آیاتونو په بدله کې ثمنا قلیلا پیسې لګئ. د لږو پیسو لپاره د حکم بدلوئ، د رجم او د نور حکمونه تاسو بدل کړو. ثمنا قلیلا لږې پیسې، دا ټوله دنیا ثمن قلیل دی. د یو الف او د یو حرف په بدله کې که تا ته ټوله دنیا میلو شه د تا ثمن قلیل اخیستی دی، ته به دا نه چې ما ډېرې غټې پیسې واخیستې. ځکه د یو حرف مقابله د تمامه دنیا کائنات هم نشي کولی. نو ثمن قلیل ځکه وایي چې تاسو هر څومره اخلئ دا به ثمن قلیل وي، نو دا کار به نه کوئ. ومن لم یحکم او څوک چې فیصله ونه کړي بما انزل الله په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي، نه تورات شریفو، تورات شریف الله نازل کړی دی او تاسو په هغې فیصله نه کوئ، د رجم او د قتل دای مطابق نه کوئ. چې څوک نه کوي نو فاولئک هم الکافرون، پس دا کسان چې دي هم دی کافران دي. حصر پیدا کو وی که کافران پیژنې دغه خلق دی چې څوک د الله د کتاب مطابق فیصله نه کوي. اولئک هم الکافرون، دا پاخه کافران دي. مسله دا ده
که یو انسان د الله په کتاب باندې عمل ونه کړي، په یو حکم باندې عمل ونه کړي، په یو آیت باندې عمل وکړي، دی کافر کېږي نه، دی صرف ګناهګاریږي. لکه مونځ فرض دی خو که یو سړی نه کړي نو کافر کېږي پې نه، ګناهګار شي صرف. مثال په طور د شراب حرام دي، یو سړی حرام ګڼي لیکن سکي بیا ګناهګار ګڼي ځانو، نو ګناهګار دی صرف، کافر کېږي نه. دارنګې د شریعت ټول احکامات والی چې دی مني لیکن ګناه ترې نه کېږي نو دی صرف ګناهګار دی، خو کافر کېږي پې نه. د آیت په ظاهر نه دا معلومیږي چې څوک د الله د حکم مطابق فیصله ونه کړي نو به دی کافر دی. گویا که په شریعت دی فیصله ونه کړه، په قرآن دی فیصله هم کافر شوي. همدا خوارج هم دا وایي، یو فرقه دنیا کې تېره شوې خوارجو، نو دی وی چې بس د الله په حکم دی فیصله ونه کړه بس کافر یې، نو دی نعوذ بالله علی رضی الله عنه تم کافر وی. خو مسله داسې نه، اهل سنت والجماعت داسې نه وي. بیا د آیت سره به څه کوو؟ د آیت ظاهر نه دا معلومیږي. ومن لم یحکم په معنا د ومن لم یعتقد سره، د دې تعلق عقیدې سره دی. څوک چې دا عقیده نه ساتي چې الله څه نازل کړي چې دا حق دي، نو دی بیا کافر دی. او دا موږ هم اوس وایو، که یو سړی دا عقیده نه ساتي چې الله څه نازل کړي دا حق دي، بلکې دې ته څه ضرورت دی، او دا د پخوانۍ زمانې خبرې دي، عقیده داسې بدله کړه نو بیا کافر شو. که د یو انسان عقیده دی چې د الله څه نازل دا حق دي، هر څه برابر دي، صحیح دي، بس مونږ کې سستی ده، کمزوري ده، الله د عمل کولو توفیق راکړي، دا وایي خو ګناه ترې نه کېږي، یا په شریعت باندې عمل نه کوي نو دی کافر کېږي نه، صرف ګناهګاري. ومن لم یحکم په معنا د ومن لم یعتقد سره. یا دا چې یو انسان جان بوجھ کر یو آیت بدل کی، لکه دی یهودو چې کو، لکه دی هغه د خیبر نه په دې اراده راغلو چې که داسې کړي نو داسې وکړي، که بیا داسې وکړي. نو چې انسان په دې اراده باندې راځي تا ته ښه پته ده او بیا هم داسې کوي نو خود به کافر کېږي. نو یا چې کوم بنو نذیرو دا کار کو، ښه ته حکم معلوم او بیا هم د پیغمبر نه داسې مطالبه کوله، نو ځکه یو من لم یحکم وي. ورنه که انسان ځان ګناهګار ګڼي، ګناه کي، نو دې سره دی نه کافر کېږي. بېشکه موږ نازل کړی تورات شریفو چې پای کې هدایت او رڼا وه، فیصله به کوله دی په ذریعې سره پیغمبرانو، هغه خلکو چې فرمان بردارو، د پاره دا کسانو چې یهودیانو او الله والا خلکو او عالمانو په سبب دای چې دینه طلب د حفاظت کړی شو د کتاب د الله تعالی نه، او دی پای باندې گواهان. پس مې یریږئ تاسو خلکو نو یریږئ زمانه، او ما هله تاسو زما د آیتونو په بدله کې پیسې لګئ، او څوک چې فیصله نه کوي په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي، پس دا کسان چې دي هم دي کافران دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم، او منگا فرض کړو په دې يهودو باندې، فيها په تورات شریف کې، ان النفس بالنفس، چې بشک نفس با قتل کولی شي په بدله د نفس کې، والعين بالعين، او سترګه با استلی شي په بدله د سترګې کې، والانف بالانف، او پوزه با پرې کولی شي په بدله د پوزې کې، والاذن بالاذن، او غوږونه با پرې کولی شي په بدله د غوږونو کې، والسن بالسن، او غاښ به استلی شي په بدله د غاښ کې، والجروح قصاص، او زخمونه برابر دي. فمن تصدق به، پس چا چې معافي وکړه په دې قصاص سره، فهو کفارة له، پس دا به کفاره وي د ده دپاره. ومن لم يحکم، او څوک چې حکم نه کوي، بما په هغه څه
انزل الله چې الله تعالی نازل کړي دي فاولئک هم الظالمون پس دا کسان چې دي هم دي ظالمان دي. په دې آیت مبارکه کې د قصاص بیان دی چې د قصاص دا حکم په بنی اسرائیل باندې او تورات شریف کې فرض کړی شوی و، لکه څنګه چې قرآن کریم کې او په دې شریعت کې د قصاص حکم دی، دا شانتی بنی اسرائیل باندې دا حکم لازم شوی و. اصل کې چې کومه واقعه مخې ته راغلې وه د بنو نذیر او د بنو قریظه منځ کې، دا د یهودو دوه قبیلې وې. بنو نذیر طاقتور و، زورور و، او بنو قریظه کمزوري و. د دنیا دا پخوانه ظالمانه طریقه را روانه ده چې همیشه طاقتور او زورور په کمزور باندې ظلمونه او زیاتی کې. نو دی او ظالمانه قانون پاس کړو چې کچره زمونږ یو سړی رولګي ستاسو سړی یو وجلو، نو چونکه تاسو موږ سره برابر نه، تاسو کمزوري موږ طاقتور یو، نو موږ به تاسو لا او یا وسکه کجوري درکو، یې نیم دیت به درکو. او کستاسو یو سړی رولګي زمونږ سړی یو وجلو، نو موږ به تاسو د قاتل نم قصاص اخلو او تاسو به موږ لا ډبل دیت هم راکوئ. نو چونکه هغه مجبور او کمزوري و، هغه دا خبره منله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت شو مدینه منوره ته راغی او د نبی علیہ السلام د انصاف خبرې هر طرف ته خورې شوې. بنو قریظه هم دا خبرې اورېدې او دې دوران کې د بنو قریظه یو سړی رولګېدو، د بنو نذیر سړی قتل کو، او بنو نذیر د زړو روایتونو مطابق مطالبه وکړه چې موږ به د قاتل نه قصاص مخلو او تاسو به موږ له ډبل دیت هم راکوئ. نو بنو قریظه انکار وکړو چې نه، دا ظالمانه قانون او حکم او اوس موږ په دې باندې عمل نکو، او فیصله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کو. او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالو بنو نذیرو، نبی علیہ السلام ته قانون ورو خودی قبول نکو. قرآن کریم بیان کی چې د قصاص دا حکم هو په تورات شریف کې موجود او دی را تورات شریف داویدار دی، دی په خپل کتاب باندې ولې عمل نکي. روح المانی لیکلی دی ودایت په دې موقع نازل شو چې کله یهودو په دې باندې صلح او اتفاق کړو چې زمونږه په قوم کې چې کوم یو شریف او مالدار او معزز وي او هغه یو کمتر انسان قتل کړي، نو د شریف او د معزز نه به قصاص نه اخلو، ځکه دا برابر نه دي. یو معزز او سردار او مالدار او سرمایدار او یو غریب او کمتر ذات والا آپس کې نه دي برابرو. لہذا د کمتر ذات والا بارکه بمونږه د شریف انسان نه قصاص نه اخلو. دارنګه دی وی سړی او ښځه نه دي برابرو، نو که یو سړی د چا ښځه قتل کړي زنانه، د دې سړي نه به قصاص نه اخلو، چونکې دی د ظالم او د مظلوم سره انصاف نه کو، ظالم مدد به کو. الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو چې تاسو په خپل کتاب باندې ولې عمل نه کوئ. تاسو په کتاب کې د قصاص حکم موجود او پای کې خدا چې ان النفس بالنفس، نفس با د نفس په بدله کې وجلی شي، کدا نفس د امیر دی او کدا غریب دی او کدا معزز دی او کدا کمتر دی او کدا نارینه دی او کدا زنانه دی، چې نفس او نفس یعنی یو ذات او یو انسانو هغه بل انسان قتل کونه بده قاتل له قصاص اخلو. دې ته ونه ګورو چې دا نسب څنګه لري، قومیت څه دی، نارینه دی او که زنانه ده، معزز دی او کنه کمتر دی، بس نفس با د نفس په بدله کې وجلی شي، دا قصاص دی. او دا حکم زمون په شریعت کې موجود دی. امام الضحاک رحمت الله علیه وايي روح المانی لیکلی دي چې د بنی اسرائیل په شریعت کې یا قصاص او یا معافی وا، خو دیت نو. او د عیسی علیہ السلام په شریعت کې په انجیل شریف کې الته کې یا معافی وا او یا دیت او قصاص نو، ځکه د انجیل شریف او قوانین لګ نرمو، ځکه بنی اسرائیلو کې د نصرانیان چې ودان نرم خلکو، یهود سختو احکامات او تم سخت راغلو، یا به معافی کې او یا به قصاص اخلي.
زمونږ شریعت دا معتدل دی، نه پکې د حد نه زیاته سختی ده او نه پکې ډېره زیاته نرمي ده. نو قصاص پکې مشته دی، دیت پکې مشته او معافي پکې مشته دی. معافي بهتر ده. قرآن او حدیث د معافي ترغیب ورکړي چې تاسو معافي وکړئ، دې زیاتو ثواب دی. او که یو انسان قصاص اخلي نو قصاص هم اخیستی شي. زموږ په شریعت کې دا قانون دی او حکم دی، که یو نارینه رولګېدو زنانه وجله او که زنانه رولګې نارینه وجو، د قاتل نه به قصاص اخلو. نارینه او زنانه په قتل کې په نفس کې برابر دي. دارنګه که چېرې یو مسلمان رولګېدو غلام یې وجلو نو د غلام په بدله کې به د آزاد نه قصاص اخلو. دارنګه که چېرې یو انسان رولګې کافر یې وجلو، چا معاهد دی یا ذمي دی، د مسلمانانو ملک کې اوسېږي، د مسلمانانو د ملک یو شهري دی، نو که یو مسلمان یو ذمي وجلو، د دې ذمي په بدله کې به د مسلمان نه به قصاص اخلو. البته که پلار ولګېدو خپل زوی یې وجلو، اگر چې دا قصدن وي خو د پلار نه به قصاص نه اخلو، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یقاد الوالد بولده، د پلار نه به د زوی باره کې قصاص نشي اخیستلی کېدی. ها که زوی ولګېدو پلار یې وجلو نو د زوی نه به بیا قصاص اخلو. دارنګه که چېرې مولا مالک رولګېد خپل غلام یې وجلو نو د غلام په بدله کې به د مولا او د مالک نه قصاص نه اخلو. خو دا ګورې غلام او د مولا باره کې ده. دا نه که چېرې یو مالک خپل نوکر وجني، خپل خادم، نو نوکر او خادم دا غلام نه دی، نه ذمي دی، د مالک نه او د دغه نه به قصاص اخیستلی به شي. خو دا صرف په نفس کې ده. باقي زخمونه چې دي، اندامونه، لکه د قصاص د انسان د بدن چې کوم اندامونه دي، نو دې کې بیا تفصیل دا دی چې سړی سره برابر دی او ښځه سره برابر ده، او سړی او ښځه یو برابر نه دي. په اندامونو کې په قصاص کې بیا سړی او ښځه برابر نه دي. یعنې که سړی د ښځې یو اندام مات کی یا یو ښځه د سړي اندام مات کی، نو دې که بیا قصاص نه بیا به دیت وي، ځکه دې اندامونه یو برابر نه دي. او دارنګې د آزاد او د غلام اندامونه یو برابر نه دي، نو پای که بیا قصاص نی، بیا پای کې دیت به وي. او نارینه سره آزاد سره برابر دی. قرآن کریم بیان کی که چېرې تاره چا غوږ پرې کو قصدنو، نو دله به غوږ پرې کولی شي. که غاښ دې وله مات کو نو اکه غاښ به دله ماتولی شي کم غاښ یې تاله مات کړی دی. دارنګې پوزه یې دله پرې کړه نو پوزه به ده پرې کولی شي. سترګې وله د ویښه وباسله، سترګې به وله ایستلی شي. البته که سترګې وله والده او نظر تللی دی او سترګه په ځای باندې روغه ده، نو د ده سترګې نه به صرف نظر ختمولی شي، سترګه به د ویښه نه وباسو. یعنې داسې ګزار به نه ورکو، داسې کار به ورسره نه کړو چې هغه د سترګه د ویښه وځي، دا خو بیا دې ظالم شو. نو دا به صرف د سترګو نظر به چې کوم نه ختمولی شي. او فقهاو هېڅ هم نه دي پرېښي. که یو سړي چاله ګزار ورکړو دغه د سترګې نه صرف نظر لاړو، نو سترګه بالکل په خپل ځای باندې راګولۍ موجود ده، هر څه موجود دي، د ده له سترګې نه نظر به څنګه ایستلی شي. نو علي رضی الله تعالی عنه په دور کې یو واقعه دا شانتې راغلې وه. نو علي رضی الله عنه دا فیصله کړې وه چې دا چا ګزار کړی د ده په دې مخ باندې مالوچ لامده کو، او دا ټول مخ به وله په مالوچو باندې بند کو، او صرف هغه سترګه به وله کولو پرېږدو چې کومه سترګې بله دغه نظر یې وباسلی دی، دغه سترګه به صرف باقي پرېږدو، باقي ټول بدن به د لمدو مالوچو باندې بند کو. او بیا به یو شیشه ګرمه کو په اور باندې چې سمه سره شي، او بیا به د دې انسان مخ ته مخامخ ونیسو، او ده ته به وایي چې لکه دا سترګه دې کولو که شبه دې شیشې ته وګوره. نو بس دې چې هغې ته وګوري، د هغې د وجې د سترګې نظر به لاړ شي، او نور مخ چې هغې ته به څه نقصان ونه رسي. نو په اندامونو کې هم قصاص دی، خو چې کوم دی کې قصاص ممکني، چې کوم دی کې قصاص ممکن نه دی، نو هلته کې بیا دیت دی. ځکه داسې قصاص بنالو چې دا بل له مونږ نقصان وکړو زیاتو، چې څومره شوی دی اکه مروه کېږي به. لکه مثال ګزارونه دي، زخمونه دي، په هغې کې برابري نه کېږي، بیا به نه کړو مونږ. هغه له په سر باندې ګزار وکړه، ته به له په سر ګزار نه ورکوې، هسې نه دماغ تې بار وباسې یا لیوني یې کوې،
چې کوم ځای کې برابرۍ ممکني هلته به کېږي، چې کوم ځای کې ممکني هلته کې بیا دیت به وي. وکتبنا علیهم او مونږه فرض کړو په دې یهودو باندې. کتبنا لفظي معنا ده مونږه لیکلو، د لیکلو سره لازم یو خبره چې مضبوطه شي او پخه شي، هغه بیا روانېږي هم نه، ختمېږي هم نه او هېرېږي هم نه. لیکلو باندې زمانې تېر شي لیکن هېرېږي نه او ختمېږي هم نه. د زمانو لیکلو پراته وي چې تېراوالی واقع ورته یاد دا خبره وه. نو د کتبنا نه مراد فرض کول او مقررول. نو کتبنا مونږه فرض کړو او مونږه مقرر کړو علیهم په دې یهودو باندې فیها په تورات شریف کې. په تورات کې مونږ دا خبره فرض کړې وه په دې باندې، هغه دا ان النفس بالنفس چې بېشکه نفس چې دی یقتل بالنفس نفس به وجلی شي په بدل د نفس کې. نو دا نفس او نفس عام دی، که د امیر وي او که د شریف وي او که د کمتر وي او که د نارینه وي او که د زنانه وي. جاهلیت کې دا یو قانونو دا اندا قانونو ته ویل کېږي. پیغمبر علیه السلام د دې فرق ختم کو. د حجة الوداع په موقع باندې نبی علیه السلام چې کومه تاریخي خطبه ویلې ده نو پای کې یو دا خبره هم کړې ده چې لا فضل لعربي علی عجمي. الله تعالی اس قسمه فضیلت نه ورکړي یو عربي ته په عجمي باندې، که عربي دی او که عجمي دی، که رنګ نه تور دی او که سپین دی، ټول یو برابر دي. نو نفس به د نفس په بدله کې وجلی شي. یا ان النفس ماخوذة بالنفس، نفس به نیسلی شي، اغستلی بشي، وجلی بشي په بدله د نفس کې. والعین بالعین او سترګه به استلی شي په بدله سترګې کې. والعین تفقع بالعین، که چې د سترګې دا ګولۍ وله وباسلې ده هم د هغې سترګې ګولۍ بدله استلی شي. او که نه د سترګې صرف نظر ته لرې ګولۍ موجود ده نو د سترګې نظر به وله بیا لرکولی شي. والعین بالعین او سترګه په بدله د سترګې کې، یعنې سترګه به استلی شي په بدله سترګې کې که چېرې ګولۍ ولې وباسلې وي. او که صرف ړنده شي بیا معنا داسې کو والعین بالعین او سترګه به ړندولی شي په بدله سترګې کې. والانف بالانف، انفن پوزې ته وي او پوزه به پرې کولی شي، کټ کولی شي په بدله د پوزې کې. چې څومره حصې وله کټ کړي هم هغومره حصه به وله کټ کولی شي، زیاته نه ویښه به وله نه وباسو، بس ګورو به بلکل 20 په 20 باندې چې څومره نقصان یې کړی دی هغومره به کولی شي. والانف بالانف او پوزه په بدله د پوزې کې. خو دا خبره د تورات شریف ته، په زمونږ شریعت کې هم دا خبره ده، حالانکه دا خو د تورات حکم دی. اصل کې زمونږ د یو قانون دی، د مخکنو شریعتونو یو حکم قرآن بیان کی، یو مسله قرآن بیان کی او قرآن کریم پای باندې انکار مونه کی او رد بدل مونه کی. هغه قانون او هغه حکم زمونږ د شریعت د پرم حکم وي چې د مخکنو شریعتونو یو حکم قرآن کریم را نقل کو، بیان کو او پای کې رد بدل نه کو، سکه دې پکې ونه لګو او انکار پې ونه کو، هغه حکم بیا زمونږ د پرم وي. او دا خبره قرآن کریم بیان کړه خو په دې کې سره رد بدل نه کړي او انکار یې هم نه کړي، بلکې قرآن کریم بیان کړي دا حکم هلته موجود و. دا زمونږ دپاره اوس دی. زمونږ شریعت کې به هم دا شان د پوزې بدله کې پوزه به وي، د سترګې بدله کې سترګه به وي، او دارنګې د غوږونو بدله کې به غوږونه وي، او د غاښونو بدله کې به غاښونه وي. والاذن بالاذن، اذن غوږ ته وایي او غوږ په بدله د غوږ کې، یعنې غوږ به کټ کولی شي او پرې کولی شي په بدله د غوږ کې، که چېرې یو یې ولې کټ کړی وي او که دواړه ولې کټ کړي وي نو دواړه به ولې کټ کړو بیا. والسن بالسن او غاښ په بدله د غاښ کې. والسن تقلع بالسن او غاښ به د ویښه ایستلی شي په بدله د غاښ کې. خو که د هغې غاښ ولې د ویښه وباسلې ولې هغې، خو که چېرې د غاښ څه حصې ولې ماته کړې ده دې کې بیا قصاص ممکن نه دی. لکه ته چې ولې غاښ ووهې کېدای شي ویښه ولې وباسي یا سوا حصه ولې ماته کړې نو بیا ظلم شو. نو که چېرې غاښ د ویښه ایستلی شوی نو هغې ایستل ممکن دي، دا به د ویښه وباسو به. او که څه حصه ولې ماته شوې ده یا چوټ پکې راغلی هغې کې چونکې بیا قصاص ممکن نه دی، بیا به ولې نه کړو مونږ. دا څلور اندامونه یاد کړو، دا به طور مثال و. د دې نه علاوه لاسونه دي، خپې دي یا نور اندامونه دي،
چې کم اندام ولا کټ کړي هم هغه شانتي اندام ولا کټ کوبا. والجروح قصاصنا، جروح جمع د جرح د زخم توي، وی زخمونه چې دي یا دین علاوه چې کم نور زخمونه دي چې کم دي کې برابرۍ ممکنی نو قصاص برابر دي یا په اندازې سره دي. قصاص یعنی ذات او قصاص نو هغه اندازې ولدي، ان تاسو اندازه ولګوي چې آ دا شان زخم دی انسان لمون لګولی شو کني شو لګولی، چې لګولی شو پای کې د حد نه تجاوز نکېږي او نقصان مزید نکېږي بیا بول لګوبا، او چې کم دی کې نقصان دی الته بیا زخم نه لګو. لکه یو انسان د چا سر له گزار ورکو سر ولا مات کو، نو موږ د بل انسان له گزار ورکولی شو سر ولا ماتولی شو، لیکن اصلا مزید نقصان نشي. مثال د خل عقل بیا په زیر کې دی د عقل لړ شي وسره یا دی منشي گزار سره، کیونکه دې کې بیا قصاص ممکن نه دی، بیا موږ دیت اخلو بده کې. نو الجروح قصاص نو او زخمونه برابرۍ والدي یعنی په اندازې سره بوي. فمن تصدق به، اوس کچې انسان بدله اغستل واړي نو اغستی شي. د قاتل نه با قصاص څوک اخلي؟ اصل کې هو حقدار مقتول دی په خپله، او مقتول چونکې دنیا کې خپل قصاص په خپله نشي اغستی او دنیا نه لاړو، آخرت کې بعد خپل قصاص مطالبه کی د الله تعالی نه چې د قاتل نه زما قصاص واخلي. کچې قاتل په دنیا کې تلافي کړي وي، معافي غوښتې وي، دیت ورکړي وي او د الله نه په صدق دل سره معافي غوښتې وي، باقی زندگی بالکل سمه تیره کړې وي، الله تعالی به سبا قیامت کې مقتول ته دومره زیات اجر ورکي، ثواب او درجات به ورکي. الله تعالی به ته وي ته د قاتل نه بدله اخلي او کنه دې معاف کې او د معافۍ په بدل کې تا ته دومره درجات ملاويږي. چې مقتول وګوري چې دا دومره نیکي او دومره درجات مې ته ملاويږي، زه به قصاص کوم بس هغه معاف کی او درجات به واخلي، او دنیا کې د معافي تلافي کړي ده. اصل کې هو د قتل حقدار هو هغه مقتول په خپل دی، خو مقتول دنیا کې شته نه، نو لهدا هغه بیا چې کوم وارثان دي لکه دا پلار دی، مور ده، بیبي ده، زوی دی او لوري دی چې دا موجودي و دا وارثان دي. چې کله زوی موجود دی او پلار موجود دی نو د مقتول رونه دا وارثان نه دي، چې چاته میراث ملاویږي دغه وارثانی ناغي بیا د قاتل نه د قصاص او حقدار دي. نو کچې دې ټولو معاف کو ټیک تا، او که یو تن معاف کو نور نه معاف کی، لکه یو تن مور یې معاف کوم یا پلار یې معاف کوم، نو به دا نور دانوي چې بد معاف کوم لته بدل واخلې قصاص بیا قصاص نه لو، بیا خبر خود به خود دیت وړي ده. اگر چې قتل عامد دی ځکه د یو تن په معاف کولو سره قصاص ختم شو، اوس به خبره دیت ته وځي، نو نور ته به دیت میلو شي او د دې چې کومې سره غدته معاف کړه دا وخت الله پاک دل اجر ورکي. نو د قاتل نه هوا د مقتول وارثان چې وته نه قصاص مطالبه کی، د قاتل نه خود به خود قصاص نه لو، د مقتول وارثان چې مطالبه وکي نو علاوه د قاتل نه بیا قصاص لو او معافي به مغي کی. او چې زخمونه لګولي شوي دي چې چاله زخم لګولې دي هغه به معافي کی یا هغه به د بدل مطالبه کی. نور خلق مطالبه نشي کولی بلکې دی به وي چې به امانت بدله واخلې ما سره دا عمل کړی دی او یا دی به ته معافي وکي. ومن تصدق، چې چا تصدق کو، قرآن کریم د معافی نه تعبیر په صدقې سره کو، قاتل معاف کولو او دارنګه جانی جنایت کون کې زخم لګون کې معاف کولو، دا داسې شو چې ګویا کې تا صدقه ورکړه او د صدقې چونکې اجر دی نو تا ته د معافی اجر ملاويږي. فمن تصدق، پچا چې صدقه وکړه نه پچا چې معافي وکړه به په دې قصاص سره، کدا قصاص د نفس ته او کدا اندامونو دی، پتا معافي وکړه معاف ته کوه د الله د رضا لپاره، نو فهو کفاره له، پدا معاف کول چې دی دا به کفاره وي د د لپاره. څه مطلب دلته الله تعالی ډیر لوی اجر ورکي، دنه چې کوم ګناونه شي کم کمې کوتاهي دنیا کې شعر په دبم د چا حقونه به ددن به غاړي سبا قیامت کې اب الله تعالی د معاف کی. اور دې آیت بل تعبیر مشعر فمن تصدق به کی داوی چې دا قاتل په خپل راشي
او د مقتول وارثانو تخپل ځان حواله کی چې زمانه غلطی شوې ده او زنیم پوه شوی او چې تاسو ما سره سم کوي تیارې ما چې قاتل پټیږي نه او قاتل دفاع نکي او دارنګ بل څه عمل د نمدم نکي بلکې په خپل راشي د مقتول وارثان نه معافي غواړي او توي کمانه کې ساس اخلي او کلمانه دیت اخلي او کما معاف کوي چې کله ځان په خپل حواله کو نو دا اقبال جرم کولو دا بردر گناهونو معافی وګرځي چې دی راشي او دی ځان حواله کوي نو الله تعالی بدته معافی وکي چې کم جرم ته نشوي او کم قتل ته نشوي دي ومن لم يحكم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من تصدق بدم فما دونه چا چې چاته وینه معاف کړه او یا د وینې نه کم جرم معاف کو ستا بی عزتی کړي دا تاته کنزر کړي ری او تاته پیغور در کړي یا تاله گزار در کړي تاله نقصان کړي د مال او د جانو دا ټول تا معاف کړو او د الله د رضا لپاره معاف کو نبی علیہ السلام فرمای فهو کفاره له دا ولدر لپاره کفاره شي څنګه کفاره من یوم ولد الى یوم یموت دې چې د کله دنیا ته راغلی پیدا شوی ری د تر مرګ پورې چې څومره ګناهونه د کړی دي دا ټول ګناهونه د پاره ودا معافي دا به تلافي وګرځي کفاره به وګرځي یعنی دا انسان چې دنیا ته ځي دی ول پاک لړشي د ګناهونه صرف په دې خبره چې دی معافي وکي دا معاف کول دومره ښه صفت دی نبی رسول الله والسلام سره د کافرانو سنو کړی او د فتح مکه په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ټول د الله د رضا لپاره معاف کړی ہے یوسف علیہ السلام وزیر خزانه دی بادشاہ دی او رونه راله مخامه اقبال جرم ما یو کو ارس ثابتم شو او یوسف علیہ السلام ناغي ملامت کړو نه وته یاد دهانی وکړه نسو وزه لا تسریب علیکم اليوم پتاسو اس ملامتیا نشتا متا سو معاف کړی ہے معاف کول د الله صفت ته او معاف کول د انبیاء کرام علیهم السلام صفت ته ومن لم يحكم او څوک چې حکم نه کوي بما انزل الله فها سوچ الله تعالی نازل کړی دي الله په حکمونو باندې دی فیصله او حکم نه کی عمل پې نه کی نفولائک هم الظالمون پس دا کسان چې دی هم دی ظالمان دي پوخ ظالم هم دا سړی ری چې دی خپل قانون منی خپل رواج منی خپل ارس منی او د الله حکم نه منی زمکه د الله د اسمان د الله دی جسم د الله دی دا چې کم سړی وجل دی غم د الله یو مخلوق ارس د الله دی او دی په حکم د شیطان منی او د غیر الله منی دا انسان ظالم نه نور وسو کی بیا نه فولائک هم الظالمون پس دا کسان چې دی هم دی پاخه ظالمان دي او فرض کړه مونږه په دی باندې په تورات شریف کې چې بشکا نفس به وجری شي په بدل نفس کې او سترګه باندې استری شي په بدل سترګه کې او پوزه پرې کولی شي په بدل پوزه کې او غوږ به پرې کولی شي په بدل غوږ کې او غاښ به استری شي په بدل غاښ کې او زهونه برابرۍ والدي پس څوک چې معافیو کې په دې کې احساس سره ادا کفاره شي در لپاره او څوک چې حکم نه کوي په هغه چې الله تعالی نازل کړی دي پس دا کسان چې دي هم دي ظالمان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقفينا او پر لپسی اولیگل منگا علا آثارهم پنشانات ردا پیغمبرانو باندی بعیسی ابن مریم عیسی زید مریم لرا مصدقا پدا سی حال کی چی تصدیق کون کیو لما دپار دها کتاب بین یدیه چوڑان دیردنو من التورات د تورات شریفنا
وآتیناه الانجیل او ورکړو مونږه عطا انجیل شریف فيه چپای کې هدن هدایت و نور او رڼاوا ومصدقا او پداسې حال کې چې تصدیق کوونکو لما د پار دها کتاب بین یدیه چې وړاندې د هغې نو من التورات تورات شریفنا وهدن او هدایت وموعظة او نصیحت للمتقین د پارا د پرهیزګارو خلکو وليحکم او پکار دی چې فیصلو کی اهل الانجیل انجیل شریف والا بما انزل الله فيه پها سوچ الله تعالی نازل کړی دی پای کې ومن لم يحكم او څوک چې فیصله نه کوي بما انزل الله پها سوچ الله تعالی نازل کړی دی فاولئک هم الفاسقون پس دا کسان چې دي هم دی نافرمان دي په دې مخکې آیتونو کې دا بیان و چې موسی علیه السلام یو لوی جلیل القدر نبی و چې بنی اسرائیل ته لېږلی شوی ټول بنی اسرائیل ته موسی علیه السلام نبی و او د هغې مذهبي کتاب تورات شریف و په تورات شریف کې هدایت او رڼا وه په دغه تورات شریف باندې تمام انبیاء کرام علیهم السلام عمل کړی دی او د هغې مطابق فیصلې کړي دي او د انبیاء کرام علیهم السلام چې کوم شاګردانو اولیاء کرامو درویشانو بزرگان دین هغې د تورات شریف مطابق عمل کړی دی زمانہ تیرېدو سره چې په تورات شریف کې خلکو کمی وکړو رد و بدل وکړو د هغې بعضې احکامات یې بدل کړو په شریعت کې اضافه وکړه د ځان نه نو الله تعالی یو بل شریعت راولېږو چې انجیل شریفي کتاب پیغمبر عیسی علیه السلام او د هغې مذهبي کتاب انجیل شریف د بنی اسرائیلو اخرنی نبی د حضرت عیسی علیه السلام دی لکه څنګه چې لومبی نبی موسی علیه السلام دی اگر چې سلسله د یعقوب علیه السلام نه شروع شوې وه نو اخرنی نبی هغه عیسی علیه السلام د تورات شریف تکمیل چې دی هغه انجیل شریف وکړو او کمی خبرې چې خلکو په تورات کې سوا کړې وي او د هغې نقشې بدله کړې وه نو عیسی علیه السلام د هغې وضاحت وکړو او ډېر خبرې د تورات شریف منسوخ هم کړې انجیل شریف د بنی اسرائیلو دپاره اخرانی کتاب و پکار دا دی چې تمام بنی اسرائیلو د انجیل شریف استقبال کړی وي په هغې باندې ایمان راوړی وي او په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی وي لیکن بنی اسرائیل دوه ډلې شو څه هغه و چې هغې د عیسی علیه السلام تصدیق وکړو او انجیل شریف یې ومنو او څه خلک داسې و چې هغې د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو د انجیل شریف نه انکار وکړو چې چا انکار وکړو نو هغه یهود شو او چې چا انکار ونه کړو نو هغې نصارا او عیسایان شو د انجیل شریف نه انکار کول او د عیسی علیه السلام نه انکار کول دې سره دي کافران شو ځکه پیغمبر نه منلو د پیغمبر نه انکار کولو دا انسان کافر ګرځي قرآن کریم بیان کې چې څنګه الله تعالی بنی اسرائیل ته موسی علیه السلام لیږلو او تورات شریف یې ورکړو همدغه شان الله تعالی بنی اسرائیل ته عیسی علیه السلام لیږلو او انجیل شریف ورته ورکړو او څنګه چې تورات کې هدایت او نور دارنګې په انجیل شریف کې هدایت او نور لیکن دغه خلکو د خپلو کتابونو قدر ونه کو دا ډېر لوی کتابونو آسماني خو نه تورات والو د تورات شریف قدر وکړو نه انجیل شریف والو د انجیل شریف قدر وکړو دی وخت کې دنیا کې اگر چې 7 ارب آبادی ده او تقریبا 5 ارب او یا 4 ارب دا انجیل والا او تورات والا دي لیکن دی دومره خلکو سره نه تورات شریف شته دی او نه انجیل شریف ورسره شته یعنی هغې د دې خبرې اقرار کی چې واقعي مونږ سره دی وخت کې د موسی علیه السلام اوریجنل کتاب تورات شریف مونږ سره نشته
او عیسایانو د دې خبره اقرار کی چې انجیل شریف کم په عیسی علیه السلام باندې نازل شو بعینه هغه کتاب او چې هغه مضمون پکې موجودی نادي وخت دنیا کې دې سر نشتا حالانکه آبادی سونه سیوا ده څومره لوی حکومتونه کړی دي او دا مسلمانانو سرداکار نه کړي دی په خپل چې کمنو نه اهلو د خپل کتابونو قدرونه کو انجیل شریف وسر نشتا عهدنامه جدید چې دی وخت دنیا کې کم موجود ده او سلور انجیل دي نو مولانا عبدالماجد دریابادی سے ابراهیم الله د دې خبره وضاحت کړي دي چې د دې زمانی عیسایانو د دې خبره اقرار کی چې دا سلور انجیل د عیسی علی السلام هغه مذهبي کتاب نه دی بلکې دا د عیسی علی السلام ارشادات دي او داغه ملفوظات دي او داغه نرستو بیا هغه پسې لیکل شوی خبرې دي نو مطلب بی بنیاده 100% بنیاد نشته د چګندا واقع د عیسی علی السلام خبرې دي د عیسی علی السلام ته دار خبرې سند دي سر نشته چې یو کول تر نقل کې چې دا چار نقل کړي دي د استاد څوک دی بیا د استاد څوک دی بیا د استاد څوک دی دا نشته دی لیکن الله جل شانه دی امت ته ناشنا شان ور کړی دی د دې کتابم آسمانی چې قرآن شریف هغه بینه موجود دی چې کوم په نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی دا قرآن کریم دنیا کې بینه په اصلي او اوریجنل شکل کې موجود دی د دې الفاظ محفوظ دي معنی محفوظ ده بلکې قرآن کریم وعده خو الله تعالی په خپل غستره د نبی علیہ السلام چې کوم ارشادات دي احادیث هغه الحمدلله مکمل موجود دي د نبی علیہ السلام د خلی مبارک یو خبر داسې نشته چې هغه د امت نه یې رشوي یا پاتې شوي د نبی علیہ السلام تمام ارشادات هغه مکمل چې موجود دي او بالکل 100% یقیني دي داسې الله تعالی دی امت ته شان ورکړی او دانا چې غنیبت نبی علیہ السلام دا ویلي دی او سند نشته د اړ خبري باقاعده سند موجود دی چیرې دا خبره نبی علیہ السلام کړی دی دا چاره نقل کړی دا نو کوم صحابي چې را نقل کړی دا د صحابي بیا شاګرد او دغه د شاګرد تر دې چې تر کتاب والا پوری باقاعده سند موجود دی د هر یو حدیث باقاعده سند آئے کې قدرې استادانی کا سلوری کا پینزی او کشپگی تر لس پوری هغه باقاعده موجود دي نو نه تورات والو د خپل کتاب قدرو کو محفوظ وساتو او نه انجیل والو د خپل کتاب قدرو کو محفوظ وساتو او دی امت الله تعالی ناشنا شان ور کړی دی دی د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د ارشاداتو مکمل حفاظت کړی دی یاد کړی دی محفوظ کړی دی او امت ته منتقل کړی دی انجیل شریف سلور دی انجیل مقدس او دارنګ لوقا او متی یوحنا دا انجیل مقدس ما پخپلا ما درسن ویل چې څنګه قران کریم مونږه ترجمه سروایو دا شان ما انجیل مقدس پخپلا د عیسائی پادری نه مخپل ویل دي چې بیا مسلمان شوی دی لیکن آی کوم د الله تعالی د معرفت او د الله تعالی د وحدانیت دومره خبرې نشته چې سونه فضول خبرې پای کې موجود دي یعنی پای کې دا سپاری دی چې هغه انسان په درس کې ویلم نشي یعنی هغه خبرې انسان مه ته حل کولم نشي بداس یو مضمون پیش کړي چې غنه بس یو ناول دی یو کہانی ده یو افسانه ده او دارنګ رومانټیک هغه سینونه پکې پیش کړي دي نعوذ بالله الله تعالی یو قسم عاشق ګرځول دی او مریم بیبي چې کوم دینو معشوقه محبوبه ګرځول ده او دا غزلیات او د عشق معشوقي خبرې په انجیل شریف مذهبي کتاب کې دا موجود دي انسان حیران چې خدای دا آسمانی کتاب دی داسې کې دی شي دا خبرم انسان جرأت کولی شي دا لیکلی شي نو موجوده دنیا کې قد آسمانی کتاب او مکمل اصلی شکل کې موجود دی او مکمل 100% اعتماد والا ناغه صرف او صرف قرآن کریم دی دې آیتونو کې بیان دی چې الله تعالی انجیل شریفم بنی اسرائیل ته ورکړو پای کې هدایت او نور پکار دی چې دغه خلکو په دغه زمانه کې په دې باندې عمل کړی وي لیکن هغه عمل نه کړی شو وکفینا مونږه پر لپسې ولېګلو یا کفینا مونږه رستو ولېګلو عربی کې د انسان د 60 کفا وایي
دا د کفرې نه ښکته دا کم دی کې چې ویښته دي دې ته عربی کې کفا وایي. نو کفا سټ دی نو چا پسې شاته تلو ته کفینا وایي. نو کفینا مونږه شاته ولېږلو وروسته ولېږلو او پرلپسې مونږ ولېږل علی آثارهم د دغه پیغمبرانو په نقش قدم باندې. آثارهم کې دا هم ضمیرو هغه مخکې 3 آیتونه مخکې چې تیر شوي وو یحکم بها النبیون او هغه پیغمبرانو پسې مونږ وروسته ولېږلو. یعنې د بني اسرائیلو د انبیاو سلسله چلېده. داسې یو زمانه نه ده راغلی داسې یو ګیپ نه دی راغلی چې پای کې د نبی موجود نو. دومره د الله تعالی احسان او فضل و کرم په بني اسرائیلو باندې و چې د موسی علیه السلام د زمانې نه والی تر عیسی علیه السلام تر زمانې پورې یو زمانه د نبی نه حالي نه راتېره شوې. پرلپسې انبیا کرام علیهم السلام به راتلو. عیسی علیه السلام چې راتو د عیسی علیه السلام نه مخکې زکریا علیه السلام موجود او یحیی علیه السلام موجود. زکریا علیه السلام هم پیغمبر دی او یحیی علیه السلام هم پیغمبر دی. نو هر زمانه کې د بنی اسرائیل انبیا موجود دي او د هغې باوجود دای دا حال دی. نو کله نبی د سره وین بیا به څه حالو. د دې امت ناشنا شان دی. د نبی علیه السلام 1446 سالو شو یعنې 14.5 کاله برابرېدو کې دي. نبی دی وخت کې په ځمکه موجود نه دی لیکن شریعت موجود دی مذهب موجود دی کتاب موجود دی رڼا موجود ده. الحمدلله ذره برابر په اسلام کې نه کمی شته او نه سیواوالی شته دی. کم پیغمبر چې کم شریعت مونږ ته پرېښودی دی هغه اوس هم که نبی علیه السلام دی وخت کې دنیا ته بیا راشي نو اسلام بالکل په اصلي شکل کې الحمدلله موجود دی. ټیک ته عمل کې مونږ کمزوري یو سس یو لیکن دا چې مذهب به حیثیت مذهب چې دی او کتاب چې ناباقاعده موجود دی. وکفینا او مونږ وروسته ولېږلو علی آثارهم دغه پیغمبرانو پسې دای په نقش قدم باندې. آثار جمع د اثر ده. اثر دی ته وایي چې په لاره ځي او په دې شګو کې او په خاورو کې ستا د خپو نشانات جوړ شي. د قدم نشان چې جوړ شي دې ته اثر ویل کېږي. علی آثارهم د دغه پیغمبرانو په نقش قدم باندې. لکه څنګه چې د قدم د پاسه خلک قدم دي دکه شانتې د پیغمبرانو پسې پیغمبران را روانو. بعیسی ابن مریم هغه څوک ومولېږو عیسی زوی د مریم. عیسی علیه السلام یو جلیل القدر نبی دی او د مریم بیبي چې کوم دی نو زوی دی. د عیسی سره زوی د مریم ځکه یادي چې عیسی علیه السلام باره کې خلک وي دا د الله تعالی زوی دی او څوک سوي نه د مریم بیبي زوی دی د الله تعالی زوی نه دی. بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم. د عیسی علیه السلام څه کولو مصدقنو تصدیق کوونکی و. تصدیق څه ته ویل کېږي د چا خبرې ته رښتیا ویلو چې لکه ته ریښه وی دې ته تصدیق وایي. د دې ضد چیرې مقابل کې تکذیبي د چا خبرې ته دروغ نسبت کولو دا تکذیب دا تصدیق کوونکی و. او د عیسی علیه السلام تصدیق دا و چې تر څو پورې خپله لا نبي نه جوړ شوی نو په تورات باندې په خپله عمل کو. عیسی علیه السلام په خپله په تورات باندې عمل کړی دی. اخو بیا وروسته د 30 سال په عمر کې بیا نبی جوړ شو او الله تعالی ول بیا انجیل شریف ورکو. نو دا 10 کال یې څه کولو نو د تورات شریف مطابق عمل کو. مصدقا تصدیق کوونکی و لما د پاره د ها کتابو بین یدیه چې وړاندې د عیسی علیه السلام نو. دا یدیه ید په عربی کې لاس ته وي. لاسونه د انسان دوی نو یدیه تثنیه ده نو لفظي معنی دار بین یدیه داغه د 2 لاسونو په منځ کې او د 2 لاسونو منځ کې عام طور یو شی چې نه مخامخ وي د دې وجه نه مخامخ او آګه معنی کیږي. نو بین یدیه وړاندې د هغه نه یعنې هغه ته مخامخ یعنې دغه نه چې کوم مخکې تیر شوی هغه تورات شریف و. عیسی علیه السلام د تورات شریف تصدیق کړی دی. د انبیاء کرام علیهم السلام ناشنا شان دی. یو نبی چې ته دا نه دی ویلي چې زمانه مخکې نبی پسې نه پوهېدو یا ګنې کمزوری و یا زه ګنې د هغه نه بهتر یم. هر یو نبی د مخکني نبی تصدیق کړی دی
انبیاء کرام علیهم السلام د دنیا د بادشاهانو او یا دنیا د خلکو په شانتی دي چې یو بل پسې مونږ لګیایو خبرې کو دغه مذمت بیانو دغه نقص بیانو. انبیاء کرام علیهم السلام چرتم چرې ناغید دیو بل تکذیب نه کړي دیو بل نقص او عیب نه بیان کړي. نو مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی او دغه کتاب چې وړاندې د هغه نو من التورات د تورات شریف نه. واتیناه الانجیل او ورکړو موږ ته انجیل شریف. عیسی علیہ السلام ته مذهبي کتاب انجیل شریف ورکړی شوی دی چې په دې انجیل شریف کې سو فيه هدى و نور چې پای کې هدایت او نور او رڼا وا. څنګه چې په تورات کې هدایت او رڼا وا دارنګه په انجیل شریف کې هدایت او رڼا وا. د هدایت تعلق هغه احکامات سره دی او د نور تعلق عقاید سره دی. عقایدم پای کې موجود او احکاماتم پای کې موجود. ومصدقا او دا مصدقن کې دا انجیل شریف یادی دا انجیل شریف تصدیق کوونکو لما د پاره د کتاب بین یدیه چولاندې د هغې نو یعنی هغه من التورات یا تورات شریف نه. عیسی علیہ السلام هم تصدیق کړی دی د تورات شریف او په خپل انجیل شریف هم چې هغه د تورات شریف تصدیق کړی دی. آسمانی کتابونه دیو بل تصدیق کی. وهدن او پای کې هدایت او رهنمایي په انجیل شریف کې. وموعظتن او نصیحت. نصیحت څه ته وي؟ نصیحت هغه کلام ته وي چې د انسان زړه ایسر نرم شي. خلک وایي وعظ او نصیحت. نو وعظ او نصیحت دي ته چې هغه اورېدو سره ستا زړه نرم شو او چې کله نرم شي نو خبره بیا ومني. اصل کې دی کې مجاز د استعاره ده. څنګه چې ځمکه نرمه شي نو د کاش قابل شي او که ځمکه سخته ده نو تخم نشي رازرونی دی. څنګه دا اړه چې دام یو میدان د ځمکه ده که دا بنجر ده شاړه ده نو که ته ارسونه قیمتي خبرو کې اثر نه کی دا اړه باندې نرمول پکاري. نه چې اړه نرم شي بیا خبره په دې باندې اثر کی نو بیا په دې کې څو ښکلې فصل لوخیږي دا ښکلې خبرې بیا دړه نه راوځي. نو د واعظ او نصیحت ته نصیحت ځکه وي چې دا د انسان په اړه باندې اثر کی او چې کومې خبرې نامناسبه او ناروا وي دا نه منقول کې تواضع او نصیحت ویل کیږي. للمتقین د پاره د پرهیزګارو دا نه چې انجیل شریف سره د پرهیزګارو کتابو آسمانی کتاب د تمام انسانانو وي که پرهیزګار وي او که غیر پرهیزګار وي. او چونکه فایده عام طور د آسمانی کتاب نه پرهیزګار خلق لي نو ځکه للمتقین وي چې پرهیزګارو خلکو دا نه فایده واغستو نه نصیحت واغستو او چې کم پرهیزګار نو لکه يهودو نه د انکار کو تکذیب یو کو. دا خبر بالکل قران کریم د کتاب بارکیم کړي د قران کریم بارکه د سوره بقره لومړنی آیت ته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دی کتاب کې شک نشته هدایت پکې دی هو د پرهیزګارو لپاره چې څوک د الله نه یریږي او په دې کتاب کې شک باندې کې عمل وکړي او چې څوک د الله نه یریږي ای ردی کتاب نه انکار وکړي لکه کافرانو. نو عام طور باندې د آسمانی کتاب نه फायदा غستون کې پرهیزګار خلک وي. وليحكم اهل الانجیل او پکار دی چې حکم وکي او فیصله وکي اهل الانجیل انجیل شریف والا بما انزل الله فيه په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دی پای کې. د نبی اسلام د زمانی چې کم عیسایان دي کاغي د خپل کتاب مطابق عمل شروع کو چې کوم ارشادات د دې سره دي نو پای کې د نبی علیہ السلام ذکر موجود دی. عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام دراتو پیشنګوئی کړی دا چې زمانه بعد برازي او دا نوم به احمد وي. اگر چې په انجیل شریف کې احمد نوم نو لکه احمد د عربی نوم دی او انجیل شریف عبرانی ژبه کې دی. په انجیل شریف کې د نبی علیہ السلام نوم فارکلیتو نو فارکلیتو او احمد ور یو شی دی. نو د نبی علیہ السلام تذکرہ په انجیل شریف کې وا فارکلیت نوم په کې شته دی او په دا انجیل شریف کې مشته چې کوم دی سره دی وخت کې نو پکار دی چې دی په خپل کتاب باندې عملو کې فیصلو کې او په نبی علیہ السلام باندې ایمان نوړي. بما انزل الله فيه په سوچ الله تعالی نازل کړي پای کې یادا چې انجیل شریف سو پر دنیا کې موجود او لا منسوخ شوی نو د انجیل شریف والو له پکارداري چې د کتاب مطابق عمل کې خپل فیصله کې قوانین دای مطابق کې.
ومن لم يحكم او څوک چې حکم نه کوي بما انزل الله په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي، څوک چې د آسماني کتاب مطابق فیصله نه کوي، عمل نه کوي، نو فاولئک هم الفاسقون، پس دا خلق چې دی هم دی په ښه نافرمان او فاسقان دي. فسق ویل کېږي بار وتو ته، خارج کېدو ته نکلنے کو. نو دا کم انسان چې د الله د اطاعت نه ووتو نو به دی فاسق دی، چې په شریعت کې دن نه دی نو عدل دی، او چې د شریعت نه بار شي نو فسق شو. دلته کې فاسقون وي. 3 آیتونه مسلسل رالو. مخکې رالو هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، بیا راغی فاولئک هم الظالمون، او دلته راغی فاولئک هم الفاسقون. دې مطلب دا دی چې لومبني آیت کې د عقایدو بیانو، نو کم سړی چې د عقیدې نه انکار وکړي دی کافر دی، نو ځکه هلته فاولئک هم الکافرون ولیو. په دویم آیت کې د قصاص بیانو، قصاص عدل دی، او چې قصاص نه جاری کوي نو ظلم دی، نو ځکه د آیت په آخره کې اولئک هم الظالمون ویلو. او دلته کې اولئک هم الفاسقون وی، دلته تعلق د عمل سره دی. انجیل شریف والو له پکارداري چې په انجیل شریف باندې عمل وکړي، چې عمل نه کوي نو نافرمانه فاسق، ځکه د آیت په آخره کې هم الفاسقون وی. او پر لپسې غلیو مونږه د دغه پیغمبرانو په نقش قدم باندې عیسی زوی د مریم لره تصدیق کوونکي او د هغه څه چې وړاندې د هغه د تورات شریف نه او ورکړو موږ ته انجیل شریف چې پای کې هدایت او رڼا وه، او تصدیق کوونکي او د هغه کتاب چې وړاندې د هغې نو د تورات شریف نه او هدایت او نصیحت او د پاره د پرهیزګارو خلکو. او پکار دی چې حکم وکړي انجیل شریف والا په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي پای کې، او څوک چې حکم نه کوي په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي، پس دا کسان چې دي هم دي نافرمانه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك او نازل کړل مونږه تا طرف ته الکتاب قرآن کریم بالحق په حق بیان سره، مصدقا په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی، لما بین یدیه د هغه څه چې وړاندې د دین دي، من الکتاب د کتابونو نه، ومهیمنا علیه او نگرانی کوونکی دی په هغې باندې، فاحکم بینهم پس ته فیصله وکړه د دوی په منځ کې، بما انزل الله په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي، ولا تتبع اهواءهم او ته تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دوی، عما جاءک د هغه څه نه چې راغلي دی تا ته، من الحق د حق نه، لکل جعلنا د پاره د هر یو امت مونږ ګرځولی دی، منکم د ستاسو نه، شرعتا یو شریعت، ومنهاجا او یو واضحه لاره، ولو شاء الله او کچری الله تعالی غوښتلی وي، لجعلکم همها ګرځولی به وی تاسو، امة واحدة یو امت، ولکن لیبلوکم لیکن د پاره دی چې الله تعالی ازمایي تاسو لره، فیما آتاکم په هغه څه کې چې تاسو ته درکړي دي، فاستبقوا الخیرات پس تاسو وړاندې والي وکړئ نیکو کارونو ته، الی الله مرجعکم
خاص الله تعالی ته واپس کېدل ستاسو دي جميعا د ټولو فینبئکم پس خبر بدر کوي تاسو ته بما پهاسو کنتم فیه تختلفون چې تاسو پای کې چې اختلاف مکولو. په دې آیت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قرآن کریم بیان دی. قرآن کریم مخکې آیتونو کې سلسله بیان کړه چې څنګه بنی اسرائیل ته الله تعالی ول موسی علیہ السلام ولېږو او هغه ته تورات شریف ورکو. په تورات شریف کې واضح بیانو نور او هدایتو. داینه بعد الله تعالی عیسی علیہ السلام رولېږو هغه بنی اسرائیل ته او په هغه انجیل شریف ورکو. په انجیل شریف کې هدایت او نور او د عیسی علیہ السلام نه بعد الله تعالی اخیری نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رولېږو او هغه اخیرانی کتاب ورکو قرآن کریم او قرآن کریم را تمام آسمانی کتابونو د پاره مهیمن وګرځو. یعنی مخکنو کتابونو کې چې سم دي داغي محافظ او نگرانی کوونکې نگهبان هغه قرآن کریم دی. مخکنو کتابونو کې خلق رد و بدل کړي دي، ډېرې خبرې پکې د ځان داخلي کړي دي، مضامین ولا بدل کړي دي. اوس داغي چان بین بسنګ کومګه چې دا خبره ټیک ته او کدا غلطه ده، دای موازنه به موږ قرآن کریم سره کو. کاغی دی پیغمبر باره کې نامناسب الفاظ استعمال کړي وي نو به موږ قرآن کریم سره ګورو. د قرآن کریم چې کوم بیان کو دا بیان حتمی دی او صحیح دی، لکه چې مخکنو کتابونو باندې قرآن کریم مهیمن دی. نو قرآن کریم د تمام آسمانی کتابونو محافظ دی او قرآن کریم آئے کې بیان د هر څه موجود دی تر قیامت پورې چې څومره خلق را روان دي د ټول د پاره په دې کې کافی او شافی بیان دی. مخکنی کتابونه وو او تر یو زمانی پورې وو. تورات شریف الله تعالی تر قیامت پورې کتاب نه ګرځولې. الله تعالی په علم کې وا چې تورات شریف به تر یو زمانی پورې وي. دارنګ انجیل شریف الله تعالی تر قیامت پورې کتاب نه ګرځولې، هم تر یو زمانی پورې دی. اخیرانی آسمانی کتاب او قانون او ضابطه قرآن کریم دی او دا تر قیامت پورې دی. آیت مبارکه کې بیان دی چې يهود او نصارا ځکه ایمان نه وروړي چې اوی زمونږ شریعتونه زمونږ لپاره کافی دي. قرآن کریم وی نه، هغه شریعتونه خو په خپل زمانه کې وو چې کله د نبی علیہ السلام زمانه رااله دا شریعتونه مکمل ختم شو، منسوخ شو. اوس اخیرانی شریعت او واضح لاره اخیرانی کتاب هغه قرآن کریم دی او د نبی علیہ السلام شریعت دی. وانزلنا الیک الکتاب بالحق، د آیت مبارکه په دې موقع نازل شو چې یو څلور یهودیانو چې پای کې یو عبد الله بن سوریا او کعب بن اسد او شاس بن عدی او ابن سلوحا، دا څلور لوی عالمانو سرداران د یهودو او دا څلور منافقانو. دی راله نبی علیہ السلام ته او دی یو سازش لا سره راوړو چې نبی علیہ السلام ته یو فرضی مقدمه بیان کړه. دا بیان وضاحت نه راغلی چې دا مقدمه سوا او دی وته چې د یو مقدمه را د قوم سره د استاد امت سره د خلکو سره. نو کچرتا د مونږه طرفداري او جانبداري وکړه او مونږه مطمئن شو نو مونږ به ایمان نوړو، او چې مونږ ایمان وروړو ټول يهود بیا ایمان وروړي ځکه چې مشران مونږ یو. نو ګویا کې دی نبی علیہ السلام ته لالچ ورکو چې نبی علیہ السلام داخلين دا خبر و چې او ټیک تا کتا سو په حق یو کا پناه حق او تاسو طرفداري وکوم او جانبداري وکوم او تاسو حق به فیصله کوم. نو که نبی علیہ السلام دا خبر او کی چې سو طرفداري او جانبداري وکوم بس مونږ ته اعتراض مکمل شي چې ته د حق بیان نه کې، ته مونږ طرف ته مایل شي لالچ هم درکو تم لالچ کړالی نو دی به اعتراض وو کی. الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو چې کدی تا ته فرضی مقدمه وروړي او که حقیقی مقدمه وروړي تب دا قرآن کریم مطابق فیصله وکړي. قاضی او جج چې دی او د حالاتو نه متاثر کیږي او لالچ کې بن راضي.
بېشکه په دې فیصله کې ستا خپل نقصان دی، خو ته فیصله د حق مطابق بکې. ته به داره چې د ما به کې فایده نه به کوم او که د ما نقصان یې نه به کومه، نه به د حالاتو نه متاثره کېږي، نه د قوم نه به چا پروا ساتي. د اصولو مطابق فیصله کوه، که نتیجې سمه راځي او که خراب وي د نتیجې پابند ته نه، ته د اصولو پابند دی. نتیجه عزت او کمیدل او سوا کېدل د الله تعالی په لاس کې دي. په دې وجه به ته د کافر او د غیر مسلمه طرفداري نه کې چې دی به ایمان نه وړي، ځکه چې ته به خپلو اصولو ته ړومبې ګوري. هسې نه چې ته په ناحقه فیصلو کې د هغه د ایمان دپاره نو ته پخپله د خپل اسلام د دایرې نه تا تجاوز وکړو. نو قاضي به حالاتو ته نه ګوري، خلکو ته به نه ګوري، آفر ته به نه ګوري، لالچ ته به نه ګوري، د اصولو مطابق فیصله وکړي. وانزلنا مونږ نازل کړی دی قرآن کریم، الله تعالی مونږ نازل کړی دی. یعنې قرآن کریم نبی علیہ السلام د ځانه په خپله نه دی جوړ کړی. څنګه چې تورات الله تعالی موسی علیہ السلام ته ورکړو او څنګه چې انجیل شریف الله تعالی عیسی علیہ السلام ته ورکړو، دا قرآن کریم هم الله تعالی نبی علیہ السلام ته ورکړی دی. الیک تا طرف ته خطاب نبی علیہ السلام ته دی. الکتاب کتاب لرا، دلته د قرآن کریم نوم وانغستو چې القرآن قرآن کریم لرا. الکتاب یعنی گویا که کتاب خدای نو هغه صرف او صرف قرآن کریم دی. د قرآن کریم ډیر نومونه دي، یو نوم یې الکتاب هم دی، ځکه د قرآن کریم ابتدا کې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب چې دی په دې کې شک نشته. نو دلته د تورات او د انجیل په شانته د قرآن کریم نوم وانغستو. د دې مطلب دا دی چې قرآن کریم کتاب دی، دا خو هر چاته معلوم دی چې به دا کتاب دی. الکتاب کامل کتاب لرا، هغه اخرنی کتاب لرا، بالحق په حق بیان سره او پرشتینی بیان سره، مصدقا تصدیق کوونکی دی. قرآن کریم هم د مخکنو کتابونو تصدیق کی، دا وایي چې تورات د الله کتابو، انجیل شریف د الله کتابو. قرآن کریم دا نه وی چې تورات کتاب دنیا کې نو یا ګنې انجیل شریف نو، نه، قرآن کریم د تورات او د انجیل باقاعده نومونه اخیستي. لما بین یدیه د هغه څه چې وړاندې ردینو، من الکتاب د کتابونو نه. دلته د الکتاب اسم جنس دی، ټول کتابونه آسماني دا ټول قرآن کریم تصدیق کی. ومهیمنن، او قرآن کریم مهیمن دی. د مهیمن ډېرې معنی کیږي، دا د الله تعالی صفتی نوم هم دی او په معنا د امن ورکوونکی، او الله تعالی نگهبان دی، نگران دی د تمامو مخلوقاتو. دلته مهیمن معنا محافظ، نگرانی کوونکی، نگهبانی کوونکی. یا قرآن کریم حاکم دی په دغه تمامو کتابونو باندې. دا نگرانی مطلب دا دی چې قرآن کریم سره به مونږه دغه مخکني کتابونه ګورو. مخکنو کتابونو کې چې امتونو څه کمې بیشې کړی دی، هغه کمې بیشې به مونږ ته څنګه معلومیږي؟ هغه به مونږ په قرآن کریم سره ګورو به چې قرآن کریم کم بیان وکړو، دغه بیان صحیح بیان دی او هغه بیان بیا غلط وي چې کوم آیه کې شوی دی. ځکه آیه کې د انبیاء کرام علیهم السلام بارکې او د الله تعالی بارکې د مذهبونو بارکې ډېر نامناسبه خبرې داخلي کړي دي چې هغه انسان عقل هم نه مني. موږ د قرآن کریم سره د آیې موازنه وکړو. قرآن کریم په دغه مخکنو کتابونو باندې مهیمن او محافظ دی. گویا کې قرآن کریم یو کسوټي ده چې دا د مخکنو کتابونو چانبین کی، چاہے کې کمی کمی خبرې غلطی لري او کمی کمی خبرې د حد نه تجاوز شوی دی. ومهیمنن، او قرآن کریم نگرانی کوونکی دی، نگهبانی کوونکی دی علیه پای باندې. قرآن کریم د الله تعالی طرف نه اخرنی کتاب دی او کامل دی. یعنی یو زمانه به داسې نه راځي چې په هغه زمانه کې د قرآن کریم حاجت او ضرورت دی پیښ نشي. قرآن کریم د هرې زمانې ضرورتونه پوره کیږي. که دنیا او خلق ارزه ته ورسی او د قرآن کریم نه مستغنی کېدی نشي، او دا نشو ویلې مونږ چې قرآن کریم د دې وخت تقاضا نه پوره کی. قرآن کریم د هرې زمانې د پردا سي مناسب دی. ته وایې کې دی اوس نازل شوی دی، دا 1400 کاله وشو او اوس هم هغه قرآن کریم داسې زنده او تابنده دی.
تبه چې ګویا کې قران کریم دې زمانی ته دی وخت کې ګوري او آیاتونه نازلېږي نو هر زمانی سره بالکل فټ او بالکل مناسب الانکه عام طور موږ کتابونه ګورو چې بای دا په خوا زمانی سره تعلق ساتي دا په خوا زمانه کې داسې او داسې نشته لیکن دا قران کریم د یو آیت بارک انسان دانش ویلې چې دا د په خوا زمانی سره تعلق ساتي او دی وخت کې دانش ته دی هر آیت یې بالکل زمانی سره موقع سره بالکل مناسب دی نو قران کریم مهیمن دی نگهبان دی تمام آسمانی کتابونو علیه پدا کتابونو باندې فحکم بینهم پس تا فیصله وکا دی پمینس کې د اهل کتاب من کې فیصله وکا او د حق مطابق کوا او د قران کریم د اصول مطابق کوا بما انزل الله په هغه سوچ الله تعالی نازل کړی دی یعنی د قران کریم مطابق فیصله د دې پمینس کې وکا که مقدمه فرضی ده او که حقیقی ده که د قتل مقدمه را که د زنا واقعه او که نور واقعات دي چای من کې فیصله کې د دې مطابق بکې ولا تتبع اهواءهم او تتابعداري مکوا د خواهشات د دي د يهودو د نصاراو مذهب ته یې خواهشات وي د دې چې سکی د خواهشات د دین نه دی د عیسایت د دین اوس خواهش ته د يهودیت د دین اوس خواهش ته د دین پاتې نشو ځکه چې کله دا منسوخ شو نو په منسوخ خبرو باندې عمل کول دا په خپل خواهش باندې عمل کول دي وایي کې دا د قومیت او د نسل خبره شو چیرې بچون کې نبی رسول الله والسلام د بنی اسرائیل نه دی ځکه موږ نه منو د دین او د قومیت مسله جوړ کړه الانکه مذهب کې قومیت او نسل کم ځای کې دی مذهب هنوم د تابعداري دی چې انسان د الله تابعدار شي او د الله حکم چې په کومه زمانه کې څنګه راشي انسان یې ومني تبه یو شخص سره خپل امیدونه نه وابسته کوي چې دا شخص نو علاغي یعنی قومیت سره شخصیت سره او علاقې سره خپل دغه نه کوي بلکې د الله د حکم تابعدار او فرمان بردار وي دا تحویل د قبله حکم چراغي او بالکل د مانزه دوران کې راغی د ماسپهین د مون دوران کې دوه رکعات شی او د قبله د بدلیدو حکم راغی دا حکم خو الله تعالی محکم را لګری شو د مانزه نه مخکې او یو 2 منټه یو 3 منټه به لیټ کړو د مانزه نه پس به حکم راغلو دا د مانزه دوران کې ولې حکم راځي دا الله تعالی غواړي چې خانه سټم حکم راشي تبه منی با تبه دانه چې موږ ته مخکې ودی خبردار کړو کړو ته مخکې ویلو یا غنی روستو نو بس حکم هو که د شپې راځي او که د ورځې راځي که د مانزه دوران کې راځي او که د مانزه نه مخکې او که د مانزه نه وروستو ستا خپله مرضي او خپله منشا بني د حکم پابند او د حکم تابعدار بني اوس الله تعالی نبوت بني اسماعیلو کې راولېږو تاسو به دا نه وایئ چې دا خو زمونږ قوم کې نه دی بني اسرائیلو کې نه دی ستاسو بني اسرائیلو سره څه کار دی ستاسو خو د الله رضا سره کار دی الله تعالی اوس دا نبي راولېږو دې به ستاسو څه کار خو ني نو ولا تتبع اهواءهم او ته تابعداري مکوه د خواهشاتو د دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مقام چتا د دې د خواهشاتو طرفداري نه کړي مطلب دا دی چې څنګه تر اوسه پورې تا د دې د خواهشاتو طرفداري نه کړي او تابعداري نه کړي نو آینده کې بم نه کوي او دا خطاب هر امتی تم دی چې چا خواهش پسې بنځي خواهش نفس پرسته تویل کیږي چې حکم خدای خدماله دا غواړي لکه موږ به زماله خدا غواړي نستا دغه غوښتل اعتبار نه دی دا الله د غوښتل اعتبار چې الله دی وخت کې سواړي یو دا چې ستاره سواړي یو دا چې الله سواړي ته به د الله غوښتو ته ګوري او د خپل له غوښتو ته باندې ګوري د خپل نفس غلام باندې ګرځي د الله تعالی غلام وګرځي او چې د الله تعالی غلام شي د ډیر غلامونو بیغم شي او چې د الله غلامی دی پرې خو دا نشپدي د چا غلامی باندې اختیار بیا د خپل ځان به غلام شي د خپل ذهن به غلام شي لبرته سار یو سوي ما هم برته بل سوي لبي بر باندې وکي د انسان د خپل لچره د نفسو دام په انسان نه لبي کی په ګنټه کې هدي بدليږي په منټ کې هدي بدل شي وړه مې دی وخت دا غواړي نوړه مې دی وخت دا غواړي نو مړه دړه غلامت وته ګوري با بیا د مخلوق غلامت ودی وسپاري د هر چا بیا خپل رائے او خپل اراده را د انسان بدلو به یو بال جوړ شي لوټونه بر باندې اړي صرف او صرف د الله تعالی غلام شه عزت برته ملو شي انسان بدل جوړ شي یو مقام برته ملو شي
نو ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو د دې د خواهشاتو د دې د دین او د دې ر طریقې ر دې د خبرو اما جاءک من الحق اما جاءک چې تمخ اړون کې د هغه سنه چې تا تراغله د حق بیان نه ان کتا ر دې د خواهشاتو پیروي وکړه او فرمان برداری دی وکړه نو حق د نبی پاتې شوی دا باندې چې غني هغه بمي او دا بمي چې کله تا ر دې د مذهب تابعداري وکړه اسلام د نبی تل دی د اسلام ارس بیا ستانه پاتې شوی دي او دا څه بکینه چې غني حق پریزي او دا واخلي لکل جعلنا د پاره د هر یو امت جعلنا موږ ګرځول دي منکم دستاسنا شرعتن یو شریعت ومنهاجن او یو واضح لاره د هر امت د پاره یو واضح لاره وا یو شریعت لکه د موسی علی السلام د پر خپل شریعت او خپل واضح لاره وا د عیسی علی السلام د پر خپل شریعت او خپل واضح لاره وا په د نبی علی السلام پر اتلو سره دغه شریعتونه ختم شو نو دغه شریعتونه پاتې نشو بلکې دا اوس خواهشات پاتې شو اوس شریعت چې د واضح لاره د اسلام ده عمر رضی الله تعالی عنہ ته د تورات شریعت یو پاڼه ملو شو نه روړه وی او د نبی اسلام مه ته یې سونه خپل خبرې دی پکې او بر نه کتل نبی اسلام ته او د نبی اسلام دا مخ دا رنگ مکمل سور شو او ډیر انتهایی د غصې په حالت کې وو خو په خله سوینا نو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موقع شناسو هغه د نبی اسلام مزاج تو قتل نو عمر اکبر وګورا عمر رضی الله عنه چې برو کته د نبی اسلام هغه خفغان ولید او غصه ولید نو فورن چې مونږ جی په دې راضیو چې الله زمونږ رب دی اسلام زمونږ دین دی او نبی اسلام زمونږ پیغمبر دی نبی اسلام فرمایي زه موجود ما او تاسو دا کارونه کوي ان تاسو هغه منسوخ شوی دین را لوسو دغه تورات هوس منسوخ شوی دی نزداري موجود یم زما په ژوندۍ کې ته دا کارونه کوي نبی اسلام فرمایلو ودا هو د تورات شریف یو پاڼه یو ورق دی کبذات خود موسی علیہ السلام دی وخت کې جنبې وي لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی اوس که په خپل موسی علیہ السلام دی وخت کې دنیا کې وي هغه په تورات باندې عمل نکو زما تابعداري به کوله زما د کتاب او زما پیروي به کوله تاسو به د موسی علیہ السلام د 2000 کال غزور دین بسنګ راواله او څنګه په عمل وکي عیسی علیہ السلام چې کله د قیامت نمخ کې راشي هغه باوجود د دې چې انجیل شریف حافظ دی او انجیل شریف او یاد دی مذهبي کتاب دی هغه په انجیل شریف باندې عمل نه کوي هغه په قران کریم باندې عمل کوي نو قران کریم یو واضحه لار ده او یو واضحه شریعت ته د دې تابعداري او د پیروي وکي ولکل جعلنا د پاره د هر یو امت مونږ ګرځول استاسونه شرعتن یو شریعتن اغلار توي چې داغه سر ته وبي لکه مونږ ته ګودر وایو چینه وته وایو نو دا سلاره چې پای باندې تروانی او ډیری زیاتی وبي په او په دې لار چې سړی لشي سیراب شي تندې مات شي د شریعت ته شریعت ولې وایي لیکن د انسان تند ماتيږي انسان د شریعت نه بغیر ادورا دی ناقص دی انسان ته اطمینان او سکون نه ملاويږي سکون او اطمینان په مذهب کې دن نه دی د مذهب نه چې بار شي نو تګي به ارټمو سوچونه وکي د ډیپریشن شکار وي انزایټي بوي د خوب د پاره بیا ګولې اچي او چې مذهب تر دن نشي نو پیاس به ختم شي هغه تند به مات شي په شریعت سره دا شریعت ته شریعت زګو چې دا د انسان تند ماتي اطمینان ملوشي سکون ملوشي د شریعت غټ لارې توي شرعتن اصل کې شارع اعظم توي غټ لارا او منهاج وړي لارې توي خو چې واضح وي منهاج کولو او واضح لارا او شریعت غټ لارا دا اسلام چې د غټ لارم دا واضح لارم دا شرعتا و منهاجا شریعت او واضح لارا ولو شاء الله کچر الله تعالی غوښتي وی لجعلکم همها غزول به تاسو امه واحده یو امه الله تعالی داسم کولی شو
چې تمام انسانان یو امت وي، یو عقیده وي، یو کتاب وي او یو نظریه وي، الله تعالی داسم کولی شو. لیکن په دې کې د الله تعالی بلا حکمتونه دي، شریعتونه الله تعالی بدلی. د نوح علیه السلام په زمانه کې یو شریعت، د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې بیا بل شریعت شو، د موسی علیه السلام په زمانه کې بیا بل شریعت راغی، د عیسی علیه السلام په زمانه کې بیا بل شریعت راغی، او د نبی علیه السلام ته الله تعالی بل غټ شریعت ورکو. نو دا ټول شریعتونه یوم کې دي شو، لیکن د الله تعالی په دې کې حکمتونه وي. زمانی سره الله تعالی حکمونه بدلی، خلق بدلیږي، مزاج بدلیږي، دای مطابق الله تعالی حکمونه بدلی. نو دې کې د الله تعالی طرفنا یو له حکمت داري چې تاسو فائدہ را پکې. نو کله تعالی وخت ټول خلق په یو دین باندې په یو شریعت باندې وو، اختلافات باړونه لجعلکم امه واحده، البته به ګرځولې په یو امت کو، یو امت په شریعت کې او یو امت عربی کې. عربی کې اصل کې امت دی ته وایي چې د یو قوم نوي، یو نسب وي ته امت وایي. دلته دا نسب نه یادي، یو دین والا یادي، یو عقیدی والا، یو مذهب والا. ولکن لیبلوکم، لیکن الله تعالی ګوري چې ازمایي تاسو د پاره دی چې الله تاسو امتحان او ازمایښت وکي. فیما آتاکم، په سکه چې تاسو درکړي دي. او تاسو شریعت د نبی علیہ السلام خپلوي او کنه خپلوي، هغه په تورات باندې پاتې، هغه په انجیل باندې پاتې او کنه قران کریم مخله. الله تعالی دا ګوري. کني شورونه الله تعالی یو کتاب را لګلو، یو نبی بو صرف ټول خلک واپس راو، داسې الله تعالی کولی شو. لیکن الله تعالی بدلی نوې نوې پیغمبران، نوې نوې کتابونه را لګي چې خلک آیا په غزور دین باندې دي او کنه نوې دین خپلی او منی. فیما آتاکم، په سکه چې تاسو درکړي دي. نو فاستبقوا الخيرات، پس تاسو وړاندې والیو کې مخکې والیو کې نیک کارون ته. یعنی د پیغمبر نه او د مذهب نه د قومیت او د نسل مسله ما جوړوي. مقصود ته وګورئ، مقصود الله تعالی رضا او د جنت حصول دی، او جنت به تاسو ته حاصلېږي د وخت کې د اسلام په قبولولو باندې او د نبی علیہ السلام په تابعداري باندې. نو فاستبقوا یې وي، گویا کې جنت یو ټارګټ ته، یو هدف ته، او ټول خلق وته منډي واخی. نو چې کوم یو مخکې لاړو هغه ته مخکې ملو شي. نو د الله د رضا حصول او د جنت د حاصلو د لپاره مخکې والیو کې نیک کارونه ته. الى الله مرجعکم، خاص الله تعالی ته واپس کېدل ستاسو دی. د دې مطلب دا دی کچر نه واپس کېږي، رجوع نه کوي الله تعالی ته، یو ورځ را روانه ده چې تاسو به نه غواړئ او الله ته به راشئ. بیا اوس په خپل مرزي الله ته راشئ، بیا به تاسو نه غواړئ الله ته به راځئ په مرګ سره او د قیامت پر ورځ باندې. خاص الله ته واپس کېدل ستاسو دی، جميعا د ټولو. فینبئکم، پس الله تعالی به خبر درکوي تاسو ته، بما کنتم فی تختلفون، په هغه څه چې تاسو پای کې اختلاف کولو. او د خبر درکول مراد حساب کتاب دی چې تاسو د نبی علیہ السلام باره کې اختلاف کړو، دا اختلاف نتیجه دار وته، الله به د سر حساب کتاب کی. اور علیګره مونږ ته قرآن کریم په حق بیان سره په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې وړاندې راغلي دي کتابونو نه، او نگهباني کوونکی دی پای باندې. پس ته فیصله وکړه دې په منځ کې په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي، او تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دي د هغه څه نه چې راغلی تا ته حق بیان نه. د پاره د هر یو امت مونږه ګرځولې د ستاسو نه یو شریعت او یو واضحه لاره، او کچره الله تعالی غوښتې وي همها ګرځولې به تاسو یو امت. لیکن الله تعالی ازمایي تاسو لره په هغه څه کې چې تاسو درکړي دي، پس تاسو وړاندې والیو کې نیکو کارونو ته خاص الله تعالی ته واپس کېدل ستاسو د ټولو. پس خبر به درکوي تاسو ته په هغه څه چې تاسو پای کې اختلاف کولو.